سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر دیتا سورة النذیر هم وی. پدې کې د بنو نذیر واقعي ذکر کیږي، نو ځکه وته سورة النذیر هم وی او حشر وته هم وی. وړاندې سورت کې بیان د منافقینو د هغوی د جرګو د منافقت خبرې وي. دلته ذکر کیږي بیان د مودت. د منافقانو کار دا دی چې دا به ګرځي د غیر مسلمو سره، د مخالفینو د اسلام سره به د دوی دوستاني وي. نو دلته د هغوی د دوستانو تذکره ده. سبح لله تسبیح وی د الله د پاره ما فی السماوات، هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکو کې دي. وهو العزیز الحکیم، د الله غالب او حکمت والا دی. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب. درې غټې ډلې د اهل کتابو دا په مدینه منوره کې اوسېدلې. پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته راغلی، درې واڼو سره معاهدې وشولې، بیا درې واڼو غداري کړې ده، دوه ډلې شړلې دي، یوې ترې نه وجلې ده. او د یو غزا پسې به د هغوی نمبر راتو. د بدر غزا چې وشوله، د دې پسې د بنو قینقاع دا بازاریان تاجران خلکو یو مسلمان زنانه بې عزتي کړې ده، او د هغې د وجې نه شر پیدا شو. معاهده دی ماته کړه، پیغمبر علیه السلام دوی محاصره کړل. عبدالله ابن ابی منافق پیغمبر علیه السلام د صادر نه نیولی، وی دی ته به څه وایې نه، دا زما حلیفان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ته پوه شو دا حلیفان دی، ځئ وځئ. دی د مدینې نه وشړل، دی د بدر پسې شړلی دي. دلته ذکر کېږي دا بنو نذیر دي. دوی غداریان مختلف چې کوم د قصې دي په یو باندې سره په اکتفا کوو، نو ډېر واقعات د دوی راغلي دي. دوی نبی کریم علیه السلام پسې جواب ولېږو، یاره جي داسې کار وکړه، ته راشه 30 کسان د ځان سره راوله او 30 به زمونږ شي. زمونږ دا 30 مولیان ته ورسره خبره وکړه، په خبره پویه که چې دا 30 مولیان دې ومني، موږ ټول دې منو. پیغمبر علیه السلام یې ټیک ده. نبی علیه الصلاة والسلام د 30 ملګرو سره لاړ. دوی چې وکتو چېره دا خو ټیک ده، موږ د 30 سره خو د مدینې نه سیټ ته راویستو، خو دا 30 خم څه دي ګوره. دوی منځ کې پیغمبر وجل داسې آسان کار خو نه دی، دوی صرف د مرګ دپاره انتظام کړی و، داسې آسان کار خو نه دی. نو بیا یې ویره چې دا خو 30 تاسو یو 30 موږ یو، نو 80 کسانو کې خبره غونډول دا خو ډېره ګرانه ده. نو داسې وکړی شي چې 3 تاسو شي او 3 به موږ شو. دی مطلب دا چې 3 شي، خو یو خو به خامخا پکې پیغمبر رابېلېږي ورسره، او 2 به ورسره نور شي، او خپل 3 کسانو له چړې ښه غټې غټې چې کوم دی خو په زهرو باندې ککړې دا یې له جوړې کړې وې چې دا 3 د سر رابېل شول، بس یو به پرې راکېدی. نو هغې خو هسې تش لاس دي، او تاسو سره چړې دي، نو 3 په 3 به هغې ووهئ چې قتل یې کوي. د نورو سره بیا موږ ګورو، خو چې بنیادي چې پیغمبر دی چې دا ترې نه مړ کړو. نو پیغمبر علیه السلام ته وی چې 3 به تاسو شي، 3 به زمونږ شي، زمونږ دا 3 کسان په خبره پوهه کې موږ بیا د سر نور خبره منو. نبی علیه السلام ویل ټیک ده، 3 په 3 به کینو. چې دوی 3 رابېلېدل، دغه وخت کې الله انتظام دا وکړو. یوه ښځه وه، هغه یهودیانو کې وه، د هغه رور مسلمانانو کې و. هغه په دې خپل رور باندې سوچ کوو، هسې نه چې دا جنګ خو زما رور پکې مړ کېږي. نو هغه دغه دی په منډه راغله، هغه خپل رور ته په غوږ کې وویل چې د خبرې در سره نه کوي وجنیم. هغه نبی علیه السلام ته وویل. پیغمبر علیه السلام ډایرکټ راپاڅېد، وایي راځئ. بس ټول ترې نه راووتل. چې راووتل نو هغوی په خپل منځ کې یو بل ته وایي چې موږ درته وایي نه چې هلکه ور دا سړی پیغمبر دی او الله بیا خبروي، ځان ته مشر وکتو. ښه نبی علیه السلام چې راورسېدو، ډارې کې سړی پسې ولېږه، ورشه دی ته ووایه چې ستاسو دپاره ټیم در کوم، مدینه پرېږدئ وځئ، وعده مو ماته کړه، نور تاسو دپاره مدینه کې ځای نشته، وځئ مدینې نه. دوی په خپل منځ کې مشورې کولې. حویې ابن احطب دا د دې ملک صاحب و، دا د رور و. هغه ورته ډېر منت وکړو دې مشر ورته، زما خبره ومنه، تم پوهېږې زم پوهېږم چې دا پیغمبر دی، ما ورته ده په تمه و چې دا پیغمبر دی، اوس یې ولې نه منې؟ وی نه منم.
دی په دې باندې سوچ کرل لیبل کول چې یاره څه جواب ورته ورکړو پیغمبر خو ته وځئ. عبدالله ابن ابی د مدینې نه د منافقینو مشر هغه پسې کس ولېږو چې د سره مو نه وځئ، بلکل په خپل ځای کښېنئ، دا پیغمبر تاسو ته هېڅ هم نشي ویلی، د ده سره به څومره کساني، تاسو ښه ډېر هم یې قلعونه مو ښه مضبوط دي، 2000 کسان مسلح به زه در ولېږم او څه به د بنو قریظو نه راوغواړو، تاسو مې 2000 خو دا پیغمبر سره ملګري نشته، نو څه لزئ زه د سره ولاړم چې د سر لاړ نه شئ. دوی زړه ورکړه. استازي ته دوی جواب وکړو د عبدالله د دې ابی د دې په خبرو وی لاړ شه پیغمبر ته وایي چې څه کې هغه وکړه موږ نه ځو. واپس چې استازی راغی پیغمبر علیه السلام ته خبره وکړه، نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمیل الله اکبر، بنو نذیر چې کوم دی همیشه خپلې تباهۍ دپاره دی لګیایي، پاسېږئ ځان تیار کوي، ښه ځان تیار کوي غزا دپاره. هغه بنو نذیر ملک صاحب بل کس راولېږو چې دا معلوماتو کې دی څه جواب کوي او بیا ورته وایي ډایرکټ به لاړ شي عبدالله ابن ابی ته ووایه چې خپل هغه 2000 کسان دې اوس راکه چې زموږ سره دلته کینی. هغه چې راغلی پیغمبر علیه السلام ملګرو ته شابه تیاری کوئ پاسېږئ. هغه سړی لاړ عبدالله ابن ابی پسې چې تا وایې زه 2000 کسان در کوم راکه، ښه زه ګورو به ښه په قلار. چې واپس لاړ بنو نذیر ملک ته یې وویې چې ستا ملګري داسې وکړو او د هغه بچی راغی عبدالله لګی دی په خپل کور کې اسې برابر که او غشي لیندې راواغست او ستا هغه ملګری منافق عبدالله هغسې ناست دی. دوی محاصره شل څو ورځې قلعونو کې دی بندونو، هغه وخت کې خو توپونه چې ورته لګولی وی او جنګ ته دی راکوزېدل. کله به راکوشو د ونو شاته غټ غټ باغونه او د هغې د شا نه بیا په مسلمانانو باندې غشو گزارونه کول. څو ورځې چې تېرې شي نبي کریم علیه السلام دا ونې وله کټ کوي. نو چې د ونو کټۍ شروع شوله دی په قلعونو کې بر راښکاره شو، ښځو نرو جړل. وجه دا ده چې دا دوی پیداوارو د زمانې، دا چې کوم د هر انسان چې په کم سیز باندې د هغه محبت یې په هغه خفه کېږي، نه دا د هغې محبوب مالونه و. مثال موږ پښتو کې وایو چې ګوجر قاریانو کټي له لخته ورکه، کټی که دې په لخته ووو که نو هغه دا ګوجر پې وو هغه دون نه خفه کېږي، خو کټی دې له ووو چې کوم دی نه پې خفه کېږي. مولا غوسه کې په کتابونو کې له ګوتې واخه، نو مولا په کتاب خفه کېږي. نو دوی چې کوم دی په دې باغونو خفه کېده، نو د ښځو م جړل، د بچو یې م جړل، او ورته ویې ګوره ته خو ځان ته رحمت وایې او لګې ونې کټ کې. الله د غونډو چې کوم دی جواب مخ دا زما اډر دی. نو چې دوی ښه تنګ شول بیا یې چې کوم دی ورته مینت وکړه یره جي موقع راکړه بس اوس موږ ځو ښه. نبي علیه السلام یې نه تاسو ته موقع در کړې وه لاړ شئ. بیا یې کس راولېږو یره چې زموږ سر ته امن راکړه. نبي علیه السلام یې زه ټیک ته هر یو کس چې کوم دی کور په اوښ چې ځان له څوړی شي هغه ویسئ ځئ وځئ، په اوښ ځان ته بار واچوئ ځئ، اسلحه به نه وړئ، نور چې څه شي ځان له په اوښ وړئ بیا یې مو له موقع ورکړه. نو دوی ووتل. دا د احد پسې وروستو چې کوم دی بیا دوی غداري کړې ده، دی هم شړلې دي، دا دویمه ډله ده. بیا د احزاب پسې وروستو چې کوم دی بنو قریظه قتل شوي دي. نو هو الذي الله غزاد د اخرج الذين راویستل هغه کسان کفرو چې کافرانو د اهل کتابونه من دیارهم د خپلو کورونو نه لاول الحشر د اول حشر دپاره. دی اول حشر چې د مدینې نه اوشړل خیبر ته لاړ. بیا وروستو زمانه د حضرت عمر په خلافت کې هغه بیا د خیبر نه اوشړل بیا لاړ چې کوم دی شام او دغه علاقو ته لاړ. ما ظننتم تاسو ګمان نه کو ان یخرجو چې دی به راوځي، مضبوطو قلعونو کې ناست دي. وظنوا هغه یم ګمان کو انهم مانعتهم بېشک بنه کوونکي دی لره حصونهم د هغې قلعونه من الله د الله د عذابنا. فاتاهم الله پس الله راتلو کړه دوی ته من حیث د هغه طرف نه لم یحتسبو چې دوی ګمان نو. وقذف اغرزو الله پاک فی قلوبهم الرعب دی پړونو کې یاره. یخربون بیوتهم دی ورانول خپل کورونه بایدیهم په خپلو لاسونو. خپل کورونه ځکه ورانول چې دی نه پیرزو کېدله چې مسلمانانو ته پرېږدي. و اید المؤمنین په لاسونو د مؤمنانو څه پسې دی وران کړوله. فاعتبروا عبرت حاصل کړئ یا اولي الابصار ای خاوندانو د عقل. ولولا ان كتب الله علیهم که الله نه یې مقرر کړي په دوی باندې الجلاء تلل د دې ملک نه. الله په دوی دا نه مقرر کړي چې د مدینې نه وباسي. لعذبهم دی له به عذاب ورکړی په دنیا کې. ولهم دوی دپاره فی الآخرة په آخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی.
ذالک دا چې دوی د مدینې نه ویستل، ذالک دا جلاوطنی، بانهم په سبب د دې باندې شاق الله ورسوله چې دوی مخالفت کړی د الله او د پیغمبر. ومن یشاق الله، سوچ چې مخالفت وکړي د الله، فإن الله بشک الله شدید العقاب، سخت عذاب والا دی. ما قطعتم، هغه چې تاسو کټ کړي دي، من لینا. بعضې فرمایي لینا خاص قسم کجوري دي، او بعضې دا فرمایي د عجوه نه علاوه چې څومره کجوري دي د ته لینا وایي. نو تاسو باز کټ کړئ او ترکتموها، یا تاسو پریښي دي قائمه ولاړې علی اصولها په خپلو ویښونو باندې. فباذن الله، الله وی دا ټول زما حکم. وليخزي الفاسقین، دې دپاره چې الله شرمنده کې رسوا کې فاسقان. وما افاء الله، د دوی چې څونه مالو دا ټول الله خپل پیغمبر ته ورکو، دا د پیغمبر اختیار کې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی دا باغونه دا کورونه دا ارڅه پاتې شول، حضرت ثابت ابن قیس ته وی ورشه خپل قوم دې راجمع کا. څوک چې راجمع کم، صرف خپل کور نه، تمام انصار راجمع کړه. پیغمبر علیه السلام هغوی ته واعظ نصیحت وکړو، بیا د هغوی د قربانو تذکره وکړه، بیا ورته ووې ستاسو خوښه دا مهاجر تاسو سره یو ځای اوسیږي، که په همدې یو ځای اوسېدلو باندې تاسو خوشحال یې، همدقسې به د سره اوسیږي، او دا چې څومره ځمکې باغونه د بنو نظیر دي دا به دواړو باندې تقسیم کم. او که نه داسې غواړئ مهاجر به مکمل ستاسو نه بیل شي، دی به لاړ شي چې کوم د هغه بنو نظیرو باغونه ځمکې هلته به اوسیږي، تاسو ته به خپل کورونه ځمکې هر څه پاتې شي. کم یو چې ستاسو خوی هغسې به وکړو. سعد ابن معاذ صاحب راپاڅېدو، د الله پیغمبره دا زموږ وروڼه دي، زموږ سره په کورونو کې په ځمکو په باغونو کې چې څنګه پخوا اوسېدل هغسې پې موږ راځئ، موږ سره به اوسیږي. او دا چې څومره دغه مال لاله دا د مهاجرو ته ورکه، زموږ انصارو ته هېڅ ضرورت نشته. نبی علیه السلام داسې خوشحاله شو. بیا سعد ابن عباده پاسې، دا د خزرجیانو ملک صاحب دی، هغه هم دقسې خبره وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام انصارو ته په دې کې صرف 3 کسانو ته ورکړي دي. یو سهل ابن حنیف صاحب دی، هغه له حصه ورکړی دا غریبو. ابو دجانه له حصه ورکړی دا غریبو. او سعد ابن معاذ ته صرف یو نمایه توره وده یې وله ورکړې ده. نورو چې کوم دی بیا مهاجرو ته پکې زیات ورکړي دي. بیا چې کله نور غنیمتونه رال، انصار بیا ولګېده، دوی چې څومره څیزونه و د انصارو مهاجرو غونډ هغه دوی ته پرېښول، بیا ترې مهاجر لاړ. نو دا تمام چې کوم دی الله وي ما خپل پیغمبر ته ورکړه من حیثو. نو دا چې افاء الله، هغه چې الله غنیمت ورکو خپل پیغمبر ته، دا چې ما قطعتم من لینا علی رس منهم فما اوجبتم، تاسو نه وزغلولي په دې باندې من خیل اسونه، تاسو کم ځای کې په دې اسونه ورچیلو، ولا رکاب او نه وخان، ولكن الله، لیکن الله یسلط رسوله، الله غالبی خپل پیغمبر علی من یشاء، په هغه چا چې خوښې شي. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر شي قدرت والا دی. ما افاء الله، هغه چې الله غنیمت ورکو علی رسوله خپل پیغمبر ته من اهل القرى، د دې کلو والونه، فلله، دا د الله د پاره دی، وللرسول، د پیغمبر د پاره دی، ولذي القربى، د پاره د ذی القربى دی. دا مال فیده، د مال فیده د 5 کسانو حصہ ده. والیتامى، د یتیمانان، والمساکین، د مسکینان، وابن السبیل، او د مسافرو، کی لا یکون دولتن، الله وی د تقسیم ولې وکړو، کی لا یکون، د دپاره چې نشي دولتن سرمایه، بین الاغنیا، په ما بین د مالدارو کې، منکم ستاسو نه، چې بس صرف مالدار دی په خېټه اچوي، هغه به خوري او غریبانان دې دسي. نو ځکه ما تقسیم وکړو. څنګه چې دی وخت کې تاسو ګورئ زموږ مالدار اخی مالدار تر مالداره کېږي، ورځ په ورځ مزې کوي، او غریب ورځ په ورځ غریب پرېوځي، هغه د پاره موقع نه برابرېږي. وجه دا ده چې د غریب موقع د کسب داسې شتې نه، په هغه ټکسونه، په هغه بیلونه، دا شیزونه پیسې وه، دې خوا چې کم دی خبره خوراکي سیزونه ګرانېدل، نو غریب ورځ په ورځ غریبېږي. او کم چې مثال دنیادار دی هغه خو د خلکو نه راغونډول کوي. نو الله وی دا تقسیم مو کو، اسې نه چې دغه سرمایه تاسو خپل منځ کې اړوئ راړوئ. وما اتاکم الرسول، هغه چې درکوي تاسو ته پیغمبر، فخذوه، دا واخلئ. وما نهاکم عنه، کم چې تاسو ترې نه منع کوي، فانتهوا، د هغې نه منع شئ. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځل وفرمیله چې الله پاک لعنت وی چې کم دی په الواشما والمستوشما والنامسا والمتنمسا والمتفلجات، هغه ښځه چې بل له خال لګوي، هغه ښځه چې هغه له خال ولګولی شو، هغه ښځه چې هغه عروضې وباسي،
هغه ښځه چې غاښونه کټ کوي چې دا نري نري شي او د جینکو غاښونه ترېنه جوړ شي، دا چې کوم د هغه ښځه چې د پردي ویښته د خپلو ویښتو سره پیوسته کوي، په دې د الله لعنت دی. یوه ښځه پسې راله، وی عبدالله صاحب ته په دې د الله لعنت دی، دا چرته دی؟ ما خو دا قرآن ویلی دی، په قرآن کې خدا نشته. هغې ورته وی تا قرآن نه دی ویلی، که تا قرآن ویلی وی خو تا ته به دا معلوم وکړو. وی ما قرآن ویلی دی. عبدالله صاحب ورته دا آیت وی، په دې خلکو پیغمبر لعنت ویلی دی او الله فرمایي چې پیغمبر درته څه وښیي دا ما خو ولي دي، دقې باندې عمل کوئ. دا پیغمبر په لعنت ویلی دی، دا د قرآن لعنت دی. ښځې ومنله چې ټیک ده. بیا ورته وایي چې کوم د عبدالله دا خو بعضې څیزونه ستا په کور کې هم شته، نو څنګه ته په دې لعنت وی؟ عبدالله صاحب ورته ورشه زما کور وګوره. چې لاړه کور کې وګوره، پاس راله شتې پکې؟ وایي نه. وایي که چېرې دا زما په کور کې وی که نه، بیا به زما په کور کې دغه هم نه و. مانا که زموږ کور کې داسې ناروا وی، ما په کور کې بیا داسې ښځه هم نه پرېښودله. نو کم چې پیغمبر ویلی دی دا الله ویلی په خضوع، دا واخلئ. وما نهاکم عنه فانتهو. دویم ټکی بعضې مبتدعه د دې نه وړاندې مې ته خبره کړې وه، هغوی وایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام صفاتو کې قاسم الخیرات او قاسم الفلان او قاسم الفلان. ګوره الله وایي چې پیغمبر درکوي نو په خضوع واخلئ که نه. پته لګي پیغمبر قاسم دی، تقسیمات کوي، ترې نه واخلئ. موږ وایو چې مراد دلته د قاسم نه هغه نه دی چې ګنې دا تقسیمات کوي، د مال او د اولاد تقسیمات کوي بغیر د اسباب او د وسایدو نه، داسې نه وایو. دلته احکام مراد دي، دلیل په هغې باندې ناحاکم دی. د کم څیز نه پیغمبر منع کوي نو دقسې په خضوع چې کم درته امر کوي اوامر، دلته احکام مراد دي، په احکامو باندې عمل کوئ. کم درته امر کوي هغه منع، کم نه دي منع کوي هغې نه ځان وساته. او یا هغه تقسیمات چې هغه د اسبابو لاندې وي، پیغمبر غنیمت تقسیموي نو بیا ټیک ده والا. واتقوا الله، ویرګئ د الله نه، ان الله بېشک الله شدید العقاب، سخت عذاب والا دی. للفقراء، دا صدقات دي دپاره د فقیر او مهاجرینو. تاسو اصول کې وایي چې کافران د مسلمانانو په مال باندې غلبه وکړي، هغه مالک ګرځي، او مسلمانان د ملک د دغه څیز وځي. احنافو دا مسلک دی، د موالکو دا مسلک دی. څه حضرات نه مني، احناف تمسک کې دا آیت ذکر کوي. ګوره دغه مهاجر مدینه مکه مکرمه کې د هغوی ارسو او الله ته فقرا وایي. فقیر ورته ځکه وایي چې د مکې څومره مال د هغه پاتې شوی دی غیر مسلمو ته، د هغوی ملکیت پرې راغلی دی، نو ځکه دی فقیر دی. که چېرې دا ملکیت د ده د ملکیت نه وتلی، بیا ده ته فقیر ولې وی؟ یو سړی چې کم دی خپل مال شتی، نو که دی په سعودي کې دی او که بل ځای کې دی، خپل مال شتی دلته، او الله چې ورته فقیران وایي پته لګي دوی مال نشته. للفقراء المهاجرین الذین، هغه کسان دي، دا فقیران دي او فقر عارضي شو چې مال ته غیر مسلم واغسته، او فقر اصلي نه دی، ځکه اصلي نه دی. الله فرمایي اخرجو چې دا ویستې شوي دي من دیارهم، د خپلو کورونو نه، و اموالهم، د خپلو مالونو نه. پته لګي کورونه یې مو، مال یې مو. یبتغون، دوی لټوي، فضلا من الله، فضل د الله، و رضوان او رضامندي د الله، وینصرون الله، دوی امداد کوي د الله و رسوله، د الله د پیغمبر. اولئک هم الصادقون، دوی رښتوني دي. دا خو د مهاجرو صفت. اوس د انصارو، والذین، هغه کسان، تبوؤا الدار والایمان. تبوؤا الدار دا فعل او فاعل او مفعول دی، دا والایمان دا په چا عطف وایي؟ نو دوه احتمال دي. معمول تبعو د پاره هم ګرځولی شي، او دا معمول د عامل مقدر د پاره هم ګرځولی شي. که دا معمول کې د عامل مقدر د پاره بیا به داسې وایي الدار، الف لام عوض د مضاف الیه نه دي، ایمان د پاره به عامل روباسي. نو تبوؤ، هغه خلک تبوؤ دار معنا تبوؤ دار الهجره، تبوؤ دار الهجره، هغه چې د ټکانه نیولې دا کور د هجرت. وقبلوا الایمان، او دی قبول کړی د ایمان. وقبلوا الایمان وحصلوا الایمان. اوس قبلوا حصلوا فعل، فتبوؤ فعل باندې عطف کا دوه فعل شو. دویم دا ایمان چې کنده معمول کا تبوؤ د پاره، نو هم ټیک ده. تبوؤ دار الهجرة ودار الایمان، تبوؤ دار الهجرة ودار الایمان. تبوؤ فعل فاعل، دار الهجرة
کور د هجرت معطوف علیه و دار الایمان او دا کور د ایمان دی لا پی ورعطف معطوف علیه بچ کم دی را جمع کې اوس به مفعول د تبوؤ شي دغه دپاره مفعول شي دا انصار دی چې د مخکې نه دا د هجرت کور کې اوسېدل هم او ایمان هم حاصل کړی دی من قبلهم مخکې د راتګ د مهاجرینو نه صفات دا دي یحبون دی محبت کوي من هاجر الیهم هغه چې څوک ورته هجرت کوي مهاجر راځي دا ورته خوشحاله دي مره پسته ورته ناست دي ولا یجدون دی نه بیاموزي فی صدورهم په خپلو سینو کې حاجتا څه تنګسیا مما اوتو هغه چې دې ته ورکړی شوي دي ویؤثرون او غوره کوي د مهاجرو لره علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دې باندې حاجت په خپل څومره حاجت دی خو ترجیح هغه له ورکوي بیا ډېر واقعات داسې شته یو واقع چې کم دی پکې دا چې پیغمبر علیه السلام میلمه رالی کور کې جي څه نه څوک به دا میلمه بوځي دا چې کم دی یو صاحب زه به بوځم دا طلحه صاحب دی ابو طلحه دا د انس صاحب پلندر دی ابو طلحه صاحب چې کم دی خپل نوم زید ابن خالد دی کور ته بوته ښځې ته وایي دا د پیغمبر علیه السلام میلمه دی په کور کې څه شتي وي د وربشو ډوډۍ ده او لږ شانتي چې کم دی ترکاري پیل وی ښه داسې وکړه دا ماشومان مخکې وده کښه او بیا چې کله مونږ ډوډۍ ته کینو ته به دا ډیوه مړه کړي زه به ورسره لاس اسې تپوم را تپوم چې دا میلمه خوراک وکړي په میلمه ډوډۍ وخوړه ښځې خاوند بچو په ناره شپه تېره کړه سهار رال پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي عجب ربکم الله چې کوم دی ستاسو په دې پیل ډېر خوشحاله و ډېر خوشحاله و تاسو ناشنا بېګا کار چل کړی دی الله ته ډېر خوشحاله و خاصه څونه حاجت دی بچي چې ولګي اوده کړه ومن یوق شح نفسي هغه څوک چې بچ شو د بخل د خپل ځان نه فاولئک هم المفلحون هم دوی کامیاب دي خجی دوه ډلې دي معلومې کړي یو د نجات والا څوک دی مهاجر دویم څوک دی انصار اوس د دې نه بعد بل موت اب کې څه شو تعلم الله مقدر کوي قیامت پورې چې څونه مسلمانان روان دي د هغوی دپاره والذین هغه کسان جاءو چې هغوی رال من بعدهم وروسته د دوی نه خو د وروستانو صفت بدی یقولون دوی وی ربنا اغفر لنا الله مونږ ته بخښنه وکړه ولاخواننا الذین زمونږ هغه رونو مهاجرو ته انصارو ته سبقونا بالایمان چې هغې زمونږ نه مخکې تیر شوي دي په ایمان کې هغې دپاره به دعاګانې غواړي ولا تجعل او مگر زی فی قلوبنا زمونږ په ړونو کې غلن کیله للذین آمنو د مؤمنانو سره ربنا ای رب زمونږ انک رؤوف الرحیم بېشکه ته ډېر مهربانه نه چې د دې سره د محبت دی اوس په دې درېیمه ډله کې ته یې د نجات والا ښه او چې د کوم سړي د صحابو سره بغض دی د هغوی دپاره دعا نه غواړي د نجات خو دا قدرې ډلې دي دې نه ووتلې دې ځای باندې مفسرین کتیش هغوی مخکې مسله د مالپی ذکر ده او الله مستحقین د پی دپاره درې ډلې وی مهاجر انصار او دا رستنی خلک چې کم د صحابو خیر وی د هغوی دپاره دعاګانې غواړي د ته مالپی کې غنیمت کې حصه میلاوي او چې کم سړی د صحابي دشمن دی وی د دپاره په مالپی کې حصه نشته دله به غنیمت کې حصه نه ورکوي دلته خو دغه ډلې الله ذکر کړي دي نو الم ترى تنګوري الا الذين هغه کسانو تنافقوا چې منافقان دي یقولون دی ویل اخوانهم خپل ورونو ته الذين كفروا هغه چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتاب نه ان اخرجتم خامخه کتا سو وستې شوي څنګه چې منافق دي اهل کتاب ته وي لنخرجن معكم خامخه من اوزستانسو سره ولا نطيع فيكم من تابعداري نه کو فيكم استاسو پشان کې احد اند یو کس ابدا همیشه وان قتلتم کستاسو سره قتال کېږي لننصرنکم خامخه من استاسو امداد کو دا خو دې منافق وی والله یشهد الله وی زګویکم انهم لکاذبون دی دروغجن دي لئن اخرجوا کدی اوزیدا بنو نذیر او قریظه وستې شي لا یخرجون معهم دی وسنوسی ولئن قتلوا کدی سره قتال کېږي لا ینصرونهم دی بوله امداد نه کوي ولئن نصروهم خامخه کدی وله امداد وکړي یولون الادبار دی بګرځي شاګانې ثم لا ينصرون به دی سره امداد نشي کېده لا انتم خامخه تاسو اشد رهبتن سخی پیاره کې فی صدورهم د دی سینو کې من الله د الله نه دونه نه یریږي چې څومره ستاسو نه یریږي ذالک دا یره په دې ده بانهم بېشکه دی قوم دی لا یفقهون دی نه پوهیږي لا یقاتلونکم دی به نه جنګېږي ستاسو سره جمیعا ټول ځکه د کافرانو جماعت چې دی دا په یو مقصد نه دی څوک جنګېږي د تنخوا دپاره څوک جنګېږي د ملک دپاره څوک به جنګېږي د خپل نوم دپاره په خلاف د مسلمان نه مسلمان چې جنگ کوي د ټول مقصد یو دی هغه صرف الله خوشحالول
نو الله فرمایي د دوی چې کوم دی پروګرام یو نه دی. لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنه، مگر په کلو مضبوطو کې او من وراء جدر یا اخوا د دیوال نه. د دیوال د شان به تاسو پسې خبرې کوي خو مخامخ نه راځي. بأسهم د دوی جنگ بینهم په خپل منځ کې شدید دا سخت دی. تحسبهم تب ګمان کې جميعا د ټولو چې ګنې دی پروګرام یو دی نه یو نه دی. وقلوبهم شتا د دوی ډونه بیل بیل دي. ذالک دا بانهم بشک دوی قوم لا يعقلون یو قوم دی چې نه پوهیږي. کمثل الذین دی مثال په شان د هغه چا دی من قبلهم چې دوی نه مخکې قریبا نږدې زمانه کې. نږدې زمانه کې یا د بدر واقع ته اشاره ده چې مشرکینو ته الله سزا ورکړې وه، یا نږدې زمانه کې د دوی نه وړاندې بنو قریظه دا بنو نذیر نه مخکې الله بنو قینقاع چې کوم د جلاوطن کړي وو، یا هغوی ته اشاره ده قریبا. ذاقوا اغه اوسک وبال امرهم سزا د خپل عمل، ولهم دوی د پر عذاب علیم عذاب دردناک دی. کمثل الشیطان مثال په شان د شیطان د اذ قال للانسان کله چې دی وی انسان ته اکفر کافر شه. شیطان د انسان پسې لګي ګناه بدبخته کوي ان تر دې چې کفر ته ورسي. فلما کفر کله چې کافر شي نو قال شیطان وته وی انی بریء منک بشک از جدا امستانه اوس ته ملګرتیا نه کوم. دنیا کې د بدر کې وکتل چې التر روان دی د ابو جهل سره د نور سره لاس ورکړی دی، تاسو غالبي زه دې ملګری چې عین هلاکت ته راورسو شیطان ته نه وتښتېدو. همداسې د دې انسانانو سره دنیا ورته ښایسته کي کفر ته ورسي، آخرت ته چې ورسي په 14مه پاره کې دی وی لما قضي الامر وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدکم وعد الحق. الله هم د سره وعده کړې وه حق وه، زما وعده زه د خپلې وعدې خلاف کوم. دارنګې دلته واقعات ذکر کوي. یو بزرګ سړی برسی سایه ورته وی، شیطان په جادونو کې راوستو په ګناهونو کې تر دې چې کفر ته ورسو. بیا ورته انی بریء منک زستانه بیل یم خپل کار کوه. نو انسان روان کړي د کفر کندې ته وغورځوي، بیا وایي زه د نه بیل یم. انی اخاف الله بشک زه یریږم د الله نه رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. فکان عاقبتهما ش انجام د دې دوانو د شیطان سره دغه کافر انسان انهما بشک د دوانو په نار خالدین دا به په اور کې همیشه فيها پدې کې. وذالک جزاء الظالمین دا بدل ظالمانو دا. یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان ولو اتقوا الله ويرګد الله نه ول تنظر نفس ودی ګوري نفس ما قدمت لغد سمخ کې کید سبا د پاره. هر انسان دی سوچو کی سبا قیمت دی، قیمت ته ما څه لیږلي دي. بس سوچ کوه نو که آخرت ته دې ښه څه لیږلي خوشحاله شه، خو که چې څه نه یې لیږلي ګوره فکر کوه ښه خرچې د دې ځای نه روانې دي. واتقوا الله ویرګې د الله نه ان الله بشک الله خبیر خبردار دی بما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. ولا تکونوا تاسو مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو نسوا الله چې هغوی الله هیر کو، د الله دین یې هیر کو. فنسیهم نو الله دی پرېښودل، فنسیهم الله هیر کو په دوی انفسهم د دوی نفسونه د خپل ځان دپاره ایس تیاری ونه کو. اولئک هم الفاسقون دوی دي فاسقان. لا یستوي برابر نه دي اصحاب النار خاوندان د جهنم و اصحاب الجنه خاوندان د جنت، دا دواړه خپل منځ کې برابر نه دي. فرق دا دی اصحاب الجنه خاوندان د جنت هم الفائزون هم دوی کامیاب دي. لو انزلنا کمو نازل کړی وی هذا القرآن دا قرآن کریم علی جبل په غر باندې لرأیته تا به لیدلی خاشعا دا به خاشع ذلیله بو متصدعا ټوکړې ټوکړې بو من خشیت الله د یارې د الله نه. او دا انسان دی چې الله ولا طاقت ورکو د قرآن برداشت هم کوي، قرآن په سینه کې مځای کوي. وتلک الامثال دا مثالونه دي نضربها موږ دا بیانو للناس انسانانو دپاره لعلهم یتفکرون دې دپاره چې دوی فکر وکړي. حدیث د ترمیزي کې راغلی حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې سړی سحر 3 کرتې د آیاتونه وایي. داسې وایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، مخکې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الله الذي لا اله الا هو. دا 3 آیاتونه 3 کرتې ووایي. الله 90,000 فرشتې مقرر کی د دپاره دعاګانې غواړي. او که په دې ورځ کې ته مړ شې تا ته به مرتبه د شهادت الله درکوي. او چې ماښام همدغه شانې 3 کرتې ووایي 90,000 فرشتې د سهاره پورې د دپاره دعا غواړي. او که د شپه کې مړ شي الله مرتبه د شهادت ورکوي.
والله الذي الله غزاد لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی عالم الغیب والشهاده پویږي په غیب او په حاضر والرحمن الرحیم د الله مهربان دی او رحیم دی والله الذي الله غزاد لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د غزاد دی الملک بادشاہ دی القدوس پاک ذات دی السلام سالم ذات دی بلته سلامتی ورکی المؤمن امین بلته امن ورکی المهیمن محافظ دی بلته حفاظت ورکی المهیمن شهید او گواه دی العزیز غالب دی الجبار زورور ذات دی المتکبر خاوند د کبر او د لوی دی سبحان الله پاک دی الله عما یشرکون هغه چې دی وسره شرک کوي والله دا الله دی الخالق خالق دی چې کوم دی دا مقدر اندازه کون کې دی البارئ دا پیدا کون کې دی او څوک پرداسې کوي الخالق دا پیدا کون کې د مادې دی البارئ پیدا کون کې د روح دی المصور صورت ور کون کې دی له الاسماء الحسنى الله د پر نمونه دی ښایسته یسبح له تسبیح وي د الله د پر ما فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دی والارض هغه چې په ځمکو کې دی او هو العزیز الحکیم د الله غالب او حکمت والا دی بسم الله الرحمن الرحیم سورة الممتحنه امخ کی صورت کی ذکر کېدل چې تاسو د منافقانو سره د کافرانو سره مشرکین سره دوستی مکوئ دلتم دا فرمای دی سره دوستی مکوئ الله دا بایکاټ خبره کوي یو صحابی نه دوسته خبره راغلی ده نه الله فرمای تاسو د دې سره دوستانه مکوئ دی سره بایکاټ وکئ ابتدا د صورت کې چې کوم مضمون دی حاصل دا مختصر داسې ده وړاندې دی پشپغم کال باندې چې کوم صلح حدیبیه وشوله نو په دې کې یو معاهده دا و چې ستاسو ملګری به ستاسو سره وي موږ به ورته څه نه وایو او زموږ ملګري به زموږ سره وي تاسو به ورته څه وایئ نه یو دوه قبیلې وې بنو خزاعه دا د پیغمبر علیه السلام ملګري شول بله قبیله وه بنو بکر دا د مدینې مکې والا ملګري شول څه ورځې بعد دغه بنو بکر او د بنو خزاعه منځ کې دشمني وه دې بکریانو په خزاعه باندې حمله وکړه او د مکې والا ولا بعضې هلکان نوجوانان ولا عمر کړو اسلحې ولا عمر کړې د هغې ښه په ډله ټپله باندې حمله وکړه او د پیغمبر علیه السلام د ملګري بنو خزاعه دی خراب کړه څه کسان یې تېنه مړه کړه او څه چې کوم دی تېنه څه کړه ګډوډ یې کړه جنګ خو وشو او دی خراب شول د پیغمبر ملګري دوی ډایرکټ رال نبی علیه السلام پسې چې موږ ستا ملګري یو چې کوم دی او هلته معاهده وه او دغه خلکو معاهده کې داسې وکړه نبی علیه السلام یې ټیک به زه ستاسو انتقام علم کس یې ولېږو لاړ شه مکې ته د مکې مشران یې راجمع کړه زموږ معاهده وه تاسو غداري وکړه د بنو بکر سره تاسو ولې ملګرتیا کړې وه چې زموږ ملګري مو خراب کړه اوس موږ په خپله خبره ولاړ یو راشئ زموږ چې څونه ملګري وفات شوي د هغوی دیت ورکوي اوس موږ په خپله خبره والی معاهده ټیک ده خو هغه دیت ورکوي هغې ورته مړه خپل کار کوه زه مړه زه استازی واپس رالی هغوی سوچ وکړو چې لکه دا خو د پیغمبر استازي او سفیر سره خلک ښې خبرې کوي دا موږ ورته څه وویل ملک صاحب یې راوغوښته ابو سفیان شابه مدینې ته ځان رسوه او پیغمبر سره بیا معاهده وکړه ابو سفیان یې راولېږه دلته چې استازی راغی پیغمبر علیه السلام ملګرو ته یې تیاری کوئ د مکې د جنگ دپاره تیاری شروع کړي او سوال یې وکړو یا الله زما خبر په مکې والا پټ کا چې هېڅوک خبر نشي چې هغې خبرېږي زه په سر ولاړ یم دا یې سوال وکړو صحابو تیاری شروع کړو هر سړی ځان برابروي ابو سفیان راغلی یو ته مینت کوي بل ته مینت کوي ته پیغمبر ته وایي چې دا معاهده بیا کوو پیغمبر علیه السلام ورته وویل زموږ حقه زړه معاهده ده موږ په خپله خبره ولاړ یو خو تاسو زیاتی کړی زموږ کسان چې مړه دي د هغې بدل ورکوي که نه نه چې دا به ير کو بیا به نوې معاهده وکړو پیغمبر ولې ير کم چرته هم نه یروم ابو سفیان کوشش وکړو خو معاهده کامیاب نه شوله واپس لاړ مکې ته دوی تیاری وکړو چې کوم دی نبی علیه السلام خپل جرار لښکر چې کوم دی هغه روانه و یوه ښځه په دغه وخت کې د مکې نه راغلې ده راله پیغمبر پسې هم نبی علیه السلام ورته څنګه راغلی سارا نومې دی کنودا نومې دی څنګه راغلی اسلام دې راوړی دی وی نه نو څنګه رالی د چا سره دې واده کړی دی وی نه دې دپاره راغلی ما چې مکه کې تا ته پته وه چې دا مالدارو ما به هغه ته سندره وویې ډېرې پیسې به یې راکړې دې بل ته مې سندره وویې ښه پیسې به یې راکړې زما ښه زندګي وه
نو تاسو نیم ملکان خو رالی مکې ته مدینې ته، پیغمبر علیه السلام د لوی خاندان سړی دی، تاسو نیم دلته رالی، نو زما نیم سرمایه ختمه شوله، چې نیم پاتې شول هغه دې په بدر کې مړه کړه، نو زما بازار مکمل ډول شو، ایس مې نشته، راغلیم هلته خو سشتې نه تا پسې رالم، د مکې سړی مالداره نوابان یې، ما سره امداد وکړه. پیغمبر علیه السلام وکړئ سره امداد ښه. صفا خلکو چې دروغې نه وې، ایمان دې راوړی وایي نه، د چا سره واده دی وایي نه، څه پسې راغلی دې دپاره راغلی ما سره امداد وکړه. پیغمبر علیه السلام وکړئ سره امداد. بس چې کم څه ورځي چا څه وس کېده نو هغه یې له ورکړه، چې کم دی ښځې له ښه غاړه غوټه برابر کړه. یو صحابي، صحابو ته خو پته وه چې دوی تیاری کوو د جنگ دپاره، یو صحابي دی چې کوم دی حاتم ابن ابي بلتعه، د بچی مچی تمام مکه کې اوسیږي، دی خو راغلی مهاجر دلته دی، دته خو حال معلومو چې پیغمبر په مکې حمله کوي، د خط ولیکو، خط کې لیکلي صنادید مکه، د مکې مشرانو ته خط لیکم، خو خط هم داسې هیبتناک خط یې لیکلی چې د هغې نه تړونه ایستي دي، خو دې خوا د پیغمبر راز خو ښکاره کېده که نه، ورته وایي پیغمبر در روان دی، د داسې لښکر سر در روان دی لکه سیلاب، دا خو له لښکر دی سیلابه، که چېرې پیغمبر یوازې هم درشي تاسې مقابله نشئ کولی، او د داسې لښکر سره در روان دی چې سیلاب دی، د هغه مخه نه نیولی کېږي، په خپل ځان سوچ وکئ. نو یو طرف ته خط خو ښه هیبتي و، د هغې نه ړونه ایستل، خو دې خوا د پیغمبر خو دعا کړې وه چې الله زما راز مه ښکاره کوه. دا خط یې دې ښځې له ورکو، چې واپس له مکې ته او څه پیسې وله هم ورکړئ، او په دې خیال باندې چې دا خط هلته ورسیږي، مکې مشران به دې نه خبر شي، الله خپل پیغمبر اسم کامیابوي، خو چې زما د دې بچو او د دې ښځې لږ خیال وساتي. خط د مدینې نه ووتو، الله جبریل له ولېږو، پیغمبر ته یې وویې تا خو سوال کو چې زما راز مه ښکاره کوه، راز دې ښکاره شو، خط روان دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام 4 حضرات راوغوښتل، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، مقداد ابن اسود، زبیر ابن عوام، ابو مسعر الغنوي، دا 4 حضرات راوغوښتل، ورته یې ډایرکټ لاړ شئ روضه خاخ ته ورسېږئ، روضه خاخ کې به تاسو ته ښځه میلاویږي، او د هغه سره خط دی، خط یې صرف والی، نورو ته هېڅ مه وایئ. جو دوی اسونو باندې هلته ورسېده، ویې کته ښځه هلته ده، خط راوباسه، هغه انکار وکړه خط نشته، راوباسه، دی غونډه غاړه غوټې تالاشي کړه، نشته. علي صاحب پسې توره ویسته، وایي زه د الله پیغمبر رالیږلی یم، خط راوباسه، ګینې دا ټولې کپړې به درنه لرې کړمه، یوه کپړه به دې ګورم، بیا به ستا بدن ګورم، عزت دې خوښي نو خط راوباسه. هغه غټې غټې کونسې وې، نو په دې کونسو کې دا خط پټ کړی و، بیا یې لاندې په بډه کې والی دی، نو خلک د ښځې تالاشي لري، خو کونسو یې خو څوک نه ګوري، داسې پټ کړی و، راویستو، خط یې واپس هغه ته ویځه، واپس خط رالی، دلته خو مدینه کې خبره خوره شوې ده، خط راورسېده، غونډه جمع شو، نبي علیه السلام ته خط کولاو شو، خط دی چې د حاتم ابن ابي بلتعه د خوا نه، حاتم صاحب هم ناست دی، حاتم دا دې څه کړي دي؟ وی د الله پیغمبره جلدي به کوئ، چې د څه وخت نه مسلمان یم، اقتصي مسلمان یم، نه کافر یم او نه منافق یم، خط ما لیکلی دی، او صرف په دې خاطر مې لیکلی چې هلته زما بچي دي، که دا مکې والا زما د بچو له خیال وساتي، نور ته د الله پیغمبر، الله به تعالی بالکل بری درکوي، زما ایمان دی چې ستا مقابلې ته څوک نه ټینګېږي. نبی علیه السلام یې رښتیا دي ویلي. عمر صاحب راپاڅېد، د الله پیغمبر اجازه وکړه چې دا سر د دې منافق والوزو، دی ستا راز ښکاره کوو. پیغمبر علیه السلام وی عمر تا ته پته شتې دا څوک دی؟ دا بدري دی، دی په بدر کې شریک شوی دی، او الله د خپل شان لایقه بدریانو ته ښکاره شو، ورته وی ما بخلي چې تاسو څه کوئ، ما بخلي. دا د بدر صحابي دی. بهر کیف الله فرمایي تاسو د دې سره دوستانې مه ساتئ. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان ولو لا تتخذوا، تاسو منیسئ عدوي زما دشمنان، مکې والا مشرکین، وعدوکم استاسم دشمنان دي، تاسو یې شړلی د مکې نه، اولیاء په دوستۍ سره تلقون الیهم، تاسو اچوئ دی ته بالموده محبت، د محبت اظهار کوئ، وقد کفروا، حال دا چې دی کفر کړی، بما په هغه باندې جاکم چې تاسو ته راغلی حق، یخرجون الرسول، دی اوباسي پیغمبر، و ایاکم، او تاسو یې میستلي، ان تؤمنوا بالله، په دې وجه چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې چې ستاسو رب دی، ان کنتم خرجتم، که تاسو چې وتلی جهادن د جهاد دپاره، فی سبیل زما په لار کې، وابتغاء مرضاتي، او دپاره د لټولو زما د رضا،
تسرون الیهم تاسو پټ اچوي دی ته بالموده دوستانه پټ خط وتلیږي وانا اعلم زخ پویګم بما اخفیتم هغه چې تاسو پټوي وما اعلنتم هغه چې تاسو ښکارا کوي ومن يفعله هغه چا چې وکړي منکم ستاسو نه دا فقد ضل تخسر د خطا شو سوا سبیل د صحیح لارنا او دا خلق قابل د دوستۍ نه دي ان يسقفوکم کدی تاسو بیا موزي دا کافران چې تاسو بیا موزي یکون لکم اعداء اندی تاسو د پاره دشمنان ويبسطوا الیکم وګدی تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه د ضرر و السنتکم او السنتهم خپل جبی پتا سو پسره دی بدی وی بسو په بده سره وودو دی خو خیل او تکفرون چې تاسو کافر شي لن تنفعکم هرگز به تاسو ته پیدا درنه کی ارحامکم دا غوی رشتي ولا اولادکم نستاسو اولاد یوم القیامت پورز د قیامت یفصل بینکم الله به فیصلو کی تاسو مینس کې والله الله بما تعملون بصیر هغه چې تاسو عمل کوي په هغه دی لیدونکې قد کان لکم تاخی سره وستاسو د پر اسوه حسنه خیسته طریقه په ابراهیم په شان د ابراهیم علی السلام کې والذین معه هغه چې دا غوی سره دغه ابراهیم علی السلام او دغه ملګرو د کافرانو سره څنګه بایکاټ کړو وای دینه چل زده کوي کړه اذ قالوا کله چې دی ویل قومهم فالقوم ته انا براء منکم بشک من جدا یستاسنا ومما تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه کفرنا بكم من کفر کو پتا سو ابدا او خکار د بیننا زمون په منځ کې بینکم استاسو منځ کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض ابدا همیشه حتی تر دې پورې تؤمنو بالله چې تاسو ایمان وړئ په الله باندې وحده یوازي الا قول ابراهیم مگر یو وینا د ابراهیم علی السلام لابيه خپل پلار د پاره پلار ته دا ویلو لاستغفرن لك زبخ مخ بخنه ولم استاد پاره وما املك لك زمالک نیم استاد پاره من الله د الله د عذاب نه من شيء به دغه وجدي امخ کې ویلی ربنا عليك توکلنا یا الله پتا زمون توکل دی و الیک انبنا او تا ته زمون رجوع ده و الیک المصير او تا ته زمون واپسی ربنا اے رب زمون لا تجعل مگر ز فتنه مگر زمون فتنه امتحان للذین کفروا هغه کسان د پر چې کافران دي هغوی د پاره مو امتحان مگر زو چې موږ همیشه ذلیل یو دا کافران به وایي که د اسلام حق وین دا ولې ذلیل زموږ دا کمزورتیا به د هغوی د پاره امتحان شي للذین کفروا واغفر لنا موږ ته بخښنه وکړه ربنا ای رب زموږ انک بېشکه ته انت العزیز الحکیم ته غالب او حکمت والی لقد کان لکم تاخی سره وستاسو د پاره فیهم په شان د ابراهیم علیه السلام او د هغه د ملګرو کې اسوه حسنه خیسته طریقه لمن کان هغه چا د پاره چې دی وي یرجو الله والیوم الاخر د تمکی د الله نه او د ورځ د آخرت نه ومن یتوکل او من یتولى هغه څوک چې وګرځي د دې دوستانه یا د دې کلام نه وګرځي د کافرو سره دوستی وکړه نو فإن الله بشک الله والغنی دا بے پروا د حمید ستایل شوی دی عسى الله قریب د الله پاک ای جعل چوګرځي بینکم استاسو منس کې بین الذین فمن دا کسانو کې عادیتم چې استاسو سره دشمنی د منهم د دوی نه مودتا محبت الله بستاسو منس کې محبت پیدا کی د ابو سفیان دی په احد کې د کافرانو مشري نه کوله پیغمبر مقابل کې نه جنگي بیا چې کم د اومدي ټول موقو کې د مخالف هغه ابو سفیان الله را واغستو د پیغمبر سخره کو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پیغمبر ته ورکړه او خپل منځ کې چې کم د اسخر او زوم ګرځول داسې نور فتح مکه کې غوړ مسلمانان شول چې کم دی بیا هغه دوستیانو تعلق جوړ شو مود الله به محبت پیدا کی والله قادر الله قدرت والا دی والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی د صدیق صاحب چې کم دی یو خزوا په کفر او په شرک مکه کې و د پریخ و د کفر د وجنه بیا وروسته راله مدینې منورې ته کله چې صلح وشولې راله مدینې منورې ته د خپل لور ملاقات ته حضرت اسماء مور ده د عایشې میرنۍ خور ده هغه وته کور ته به نه راځي یو ځل د پیغمبر نه تپوس وکړم پیغمبر ته راله چې زما مور راغلې ده زما صله رحمۍ ته محتاج ده خو اسلام نه راوړي احسان ورسره کوی شم پیغمبر علیه السلام او احسان د هر انسان سره کوي شي د الله فرمای لا ينهاكم الله تاسو نه منع کوي عن الذين دهغ کسانو نه لم يقاتلوكم چې هغه تاسو سره قتال نه کوي په دین کې ولم يخرجوكم تاسو نه ویستلی من دیارکم د خپل کورونو نه نو تاسو نه منع کوي د دین ان تبروهم چې تاسو د غي سره احسان وکړي
کوي وسره وتقسطوا الیهم تاسو هغه سره انصاف وکي ان الله بشک الله يحب المقسطين خوخي انصاف کوونکی انما ينهاكم الله بشک تاسو منکی الله عن الذين دعوا کساننا قاتلوکم چې تاسو سره جنگي په دین په دین کې واخرجوکم او تاسو وستلی من دیارکم تاسو د کورونو وظاهروا على اخراجكم او دی غلبه حاصل کړي تاسو په وستلو نو تاسو منکی ان تولوهم چې تاسو دې سره دوستی وکړي د دې سره دوستی نه کوي ومن يتولهم چا چې دې سره دوستی وکړه فاولئک پس دا کسان هم الظالمون هم د ظالمان دي دا چې څنګه معاهده وا احد کې نو دارنګ یو معاهده پکې دا وا لیکل دا شی یو سهل او طویل چې کم ده سهیل ابن عمر چې زمونږ یو سړی تاسو له درشي نو موږ له بلاس نیولې راکوي او چې تاسو کم سړی مرتد شي موږ بیا تاسو له واپس نه درکو پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته راغلی واقعیات پکې راغلي دي یو مسلمان چې کم دی هغه مسلمان شراله هغه پسې دوه کافران رال نبی علیه السلام په لاس باندې ورک ابو جندل سے هغه پلار کې هغه یو ملک بل دار په منډه مدینه ته راورسېدو په خپل معاهده نبی علیہ السلام کلک ولاړو ایوه چې کوم بلار کې ملک بل مدینه ته راورسېدو چې کوم د احسانی ولې راغی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې انه را زعرا دې سړی ير قتل د خیر د پته لګي چل په شوي دی الکه ولې د ثانی ولې دا ير جوی ملګری می مړ شو او زم مړ کې د مخ خپور اخلاص کړم دا د ابو جندل په سروس تر ورسېدو تورې پلاس کړه وې دا الله پیغمبر تاسو سره وعده کړی و چې طالب واپس سره در کوم زه دی ولا ور کړم خپل معاهده تا پوره کړه اوس خو چې کم دی ستا معاهده پوره شوې ده پیغمبر علیہ السلام ته انک لمسعر حرب ابو جندل ته قسم د اور لړو نه ښه بیا به کاش چې څوک وې دغه پویا کړي معنا دا ده چې اغه سره زما معاهده ده زه خو د معاهده خلاف نه کوم چې بیا راشي ته بیا ور کوم نو ته بلا غوړي چې مدینه ته راځي مدینه ته مرزه کنه بل خو لاړ شه نو څوک وې چې دغه پویا کړي وې ابو جندل ته پته ولګید چې بیا راشي نو ور کوي می خپي وباسا بس وته لاړ چې کم د آلته د سمندر په غاړه بناستو د چې کم سړی به مسلمانې ده آلته به ورته چې کم به مسلمانې ده آلته به ورته هغه د سهیل بچی چې کم دی دا ابو البصیر راغلی دی دا ابو جندل چې کم دی د سهیل زوی دام پسې لاړ دوانه چې کم دی هلته بیا 400 کسانو پورې مسلمانان لویه ډله وه چې کم ځای کې به د کافرانو ساریو قافلې ابې ته راګرځولې به دلته ناستو چې کم دی اوښانو غویانې خوړله پراته وو په لارې په کافرانو غونډې لارې بندې کړې هغوی رال مدینې ته وایي زموږ د دې معاهدین هم توبه ده خو دا سړي دې راوله نو داسې نبی علیہ السلام د خپل معاهدې خلاف نه دی کړی په دې کې ښځه راله دا ام کلثوم بنت عقبه دا راله په دې پسې کسان رال چې زموږ ښځه راغلې ده معاهده موږ له خپله ښځه راکوي پیغمبر علیه السلام ورته ویل نه بیا دوه قسمه روایت راغلي دي یو روایت دا دی چې کوم دی لا یأتیک منا احد لیکل داسې شي لا یأتیک منا احد زموږ د خوا نه به یو کس تاله نه درځي مګر ته بیا راکوي او چې کله مدینې ته پیغمبر را ورسېد الله ورته سړی ورکوه خو ښځه به نه ورکوي نو ښځه یې منسوخ کړه داسې هم راغلي دي او داسې هم راغلي دي چې لیکل داسې نو شوي هلکې دا لا یأتیک منا رجل سړی به نه راځي پیغمبر ورته زموږ ستاسو منځ کې معاهده د سړو ده د ښځو نه ده ښځې نه در کوم د ښځې وله ور نه کړې اوس دا ښځه خو راغلې دې څه پته لګي چې ته څه پسې راغلې نو الله وایي دی امتحان واخله وګوره چې مسلمانه ده او که نه مسلمانۍ بیا مه واپس کوه یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمنې ښځې په دې موقع باندې ام کلثوم راغلې ده مهاجرات انده هجرت کوونکي فامتحنوهن تاسو د هغې امتحان والی د ایمان الله اعلم الله پوهېږي بایمانهن د هغوی په ایمانونو فإن علمتموهن که تاسو دا معلوم کړئ مؤمنات چې دا مؤمنې دي فلا ترجعوهن تاسو دا مه واپس کوئ در کفار کافرانو ته ځکه دې وخت کې د مسلمان د کافر سره نکاح منه وه لا هن نه دي دا ښځې حل لهم حلال د هغه کافرو دپاره ولا هم او نه دغه کافران یحلون لهن حلال دپاره د مسلمانانو البته و آتوهم دا یو حکم تمام مفسرین ذکر کوي دا منسوخ دی حکم دا ښځه چې هلته مکه کې د چا ښځه وه
دلې بله پیسې ورکړي دي مهر یې ورکړی ښځه خو دلته راله هغه سړی خپل تاوان غواړي نو الله وفرمیل هغه سړي خپل تاوان خیر دی ورکوي خو ښځه مه ورکوئ همدارنګې دویم دلته مسلمان دی د هغه نه ښځه کافره شوه لاړه هلته هغې هلته ځان له کافر میړه وکړو وایي چې هلته کافر میړه کوي تا نه لاړ دا مسلمان چې کومه خرچه ورکړې ده دا خرچه ترې نه واخله دریم صورت د هغه ځای نه کافره ښځه دلته راله دا سړی به د هغه کافرې ښځې هغه میړه ته تاوان ورکوي ځکه دا اوس مسلمانه شوله پکې دلته دې ځای نه بله ښځه لاړه د دې سړي دا به د هغوی نه تاوان غواړي نو دې مسلمان ته وایي چې ته د هغه کافرې هلته تاوان ورکړې د هغې په ځای باندې تا سره چې د چا نه ښځه تلې دلې ورکړه هلته د هغوی په خپل منځ کې یو بل ته ورکړي دا درې واړه خبرې وي اوس دا مکمل منسوخ دي وجه دا ده چې کومه ښځه که کافره و مسلمانه شوله څومره خرچه چې په هغه شوې ده هغه خاوند څه وخت تېر کړی دی دارنګې مسلمانه و کافره شوه لاړه دې مسلمان پې خرچه کړې ده هېڅ تاوان پې نشته ځکه ده اوس وخت تېر کړی دی اوس دا حکم منسوخ دی ښه نو آتوهم تاسو ورکوئ دغه سړو کافرانو ته ما انفقو هغه چې پې خرچ کړی دی ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان تنکحوهن چې تاسو دغه ښځه په نکاح والئ ځکه مسلمانه ده اذا اتیتموهن کله چې تاسو ورکوئ ته اجورهن د هغې مهرونه ولا تمسکو تاسو دا مه ایساروئ بعصم الکوافر په نکاح د کافرانو دا مسلمانه د کافر په نکاح کې جایز نه ده واسألو او تاسو هم ترې غواړئ ما انفقتم هغه چې تاسو پې خرچه کړې ده تا په ښځه خرچه وکړه هغه کافره شوه هغه کافر نه خپل تاوان واله ولیسألو هغوی دې غواړي ما انفقو هغه چې هغوی خرچه کړې ده هغه نه ښځه دلته راله هغه له خپل تاوان ورکړه ذالکم حکم الله دا حکم د الله دی یحکم بینکم فیصله کوي ستاسو منځ کې والله علیم حکیم الله پوهې د حکمت والا دی وان فاتکم شیء که چرې پاتې شي څه شی من ازواجکم ستاسو د ښځو نه الکفار کافرانو ته ستا هلته هغه ښځه دلته راغلې ته اخیستې ده او هغه کافرانو باندې ستا حق دی نو په عاقبتم تاسو سزا ورکړئ نو په آتو الذین تاسو چې هلته پیسې لیږي د هغه په ځای باندې ورکړه هغه کسانو ته ذهبت ازواجهم چې د هغوی تللي دي ښځې تاسو دلته خپل منځ کې پیسې مجرا کړئ هلته بیا هغوی خپل منځ کې مجرا کړي مثل ما انفقوا مثل د هغوی چې هغوی په خرچه کړې ده واتقوا الله د الله نه ویرېږئ الذي هغه الله انتم به مؤمنون تاسو په هغه ایمان دی یا ایها النبي ای پیغمبر علیه السلام اذا جاءک المؤمنات کله چې راشي تا ته مؤمنې ښځې یبایعنک تا سره بیعت کوي هغه امتحان یې دا دی پیغمبر علیه السلام د دوی نه بیعت اخیستی دی مکې مکرمې فتح باندې د سړو نه بیعت واخیستی شو بیا د صفا په دې غر لاندې دوی راجمع کړه د ښځو نه هم بیعت واخیستو پیغمبر علیه السلام بیعت چې کومونو دا په خولې باندې و په خولې دی ته یو ټکی وی او دی وی موږ ته منظور د ښځو سره دا بیعت دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه السلام د ښځو نه بیعت اغستی خو پیغمبر علیه السلام د چا د ښځې لاس په لاس کې نه دی نیولی د هغه لاس چا مسه کړی نه دی دا د خولې بیعت و اوس هم یوه زنانه عالم سره مرشد سره بیعت کوي کولی شي په خولې باندې چې کوم دی په ټکو بیعت کوي ورسره بیا به هغه ته خپل اذکار ورښیي اذا جاءک المؤمنات یبایعنک تاسو بیعت کوي یو شرط دا دی الله یشرکن بالله شیئا دی به شرک نه کوي د الله سره د څه څیز دویم ولا یسرقن غلا به نه کوي دریم ولا یزنین بد عملي به نه کوي دا حضرت معاویه مور هنده دا تکړه ښځه وه جراره ښځه وه صفا غر لاندې پیغمبر علیه صلات وسلام د دې ښځو نه بیعت اخیستنو چونکې دا خو ډېره مخکې وراني کړي دي نو سر یې ښکته کړی په ښځو کې ځان پټ کړی دی خو دا تکړه جراره ښځه وه نو چې کوم سړی تکړی هغه غلی کېدی نه شي نو چې پیغمبر علیه صلات وسلام دا ټکي ورته وویل چې ولا یسرقنا ولا یزنینا ټینګه نه شوله نو وایي دې ته څه ضرورت دی ښه موږ چېرته د کفر په وخت کې بد عملیانې نه دي کړي نو په اسلام کې څومره به بد عملیانې کوي دا په کفر کې من قبیح عمل ګڼو نو د دې وجې نه تشیع والا د پسې بکواسونه کوي چې کوم دی وایي دا داسې ځانیه وه او دا پلان کې وه نه چې دا اوس د خپل پیغمبر خواښې ده دا زموږ د پیغمبر خواښې ده مسلمانه ده او هغه موقع باندې ووایي چې دا په کفر کې من قبیح ګڼو اسلام کې یو څنګه داسې کوي ښه ولا یقتلن اولادهن دی به نه وژني خپل بچي نو بیا ټینګه نه شوه وایي ربیناهم صغارا وقتلتهم کبارا انتم وهم یعلمون را پاسېدوی مونږ خو د بچي غټ کړه ماشومان مو غټ کړه ظلمي مو کړه غونډې په بدر کې مړه کړه مونږ خو تربیت کړی او تا مړه کړه په دې کې ځکه څه نه شمیلی چې هغه هم سړي و او تاسو هم سړي په خپل منځ کې پوهېږئ نو وایي
ولا یاتینا ببهتان دی براتل نه کوي په بهتان یفترینه چې هغه جوړ کړي بین ایدیهن و ما بین د خپل لاسونو کې و ارجلهن او د خپل خپو کې بهتانونه په چا به دروغ نه وي په دې کې دا معنا چې پردې ماشوم والی او د ځان پسې منسوب کې د زما بچی دی دا سبب نه کې ولا یعصینک فی معروف دی بخلاف نه کوي په ښېګړو کې ښېګړه کې بستا خبره مني فبایعهن دوی سره بیعت وکړه واستغفر لهن الله او دوی دپاره بخښنه وغواړه د الله نه ان الله بېشک الله غفور رحیم بخونکی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان ولو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مه کوئ د هغه قوم سره غضب الله علیهم چې د الله غضب دی په هغوی قد یئسوا تاقي سره دوی نه امید دي من الاخرة د آخرت نه دا اهل کتاب یهودیان د آخرت نه امید دي څنګه کما یئس الکفار څنګه چې نه امید دي کافران من اصحاب القبور دا جمدي کافران نه امید دي د اصحاب القبور نه چې دې قبرونو کې هغوی ته هیڅ خیر نه میلاویږي څنګه چې هغوی نه امید دي دقسې دوی د آخرت نه امید دي یا قد یئسوا دی نه امید د آخرت نه کما یئس الکفار څنګه چې نه امید دي کافر دا کافر نه څوک مراد من اصحاب القبور د قبرونو والا مخکې د کفار نه ترجمه کې مې اغسته د جمدي کافران دوی نه امید دي د هغه خاوندانو د قبرونو نه چې هغوی ته خیر نه میلاویږي دویمه ترجمه کې کفار نه مراد هغه کافران چې مړه دي کما یئس الکفار څنګه چې نه امید دي کافران هغه کافران کم دي من اصحاب القبور د قبرونو والا دي په قبرونو کې پراته دي هغوی د خیر څه تمه نشته نو بسم الله الرحمن الرحیم سورة صف مخکې صورت کې چې کوم دی بیان د منیو د مودت نه چې د کافرانو سره به تاسو دوستی نه کوئ د هغوی سره به تعلق نه ساتئ قطع تعلقات اوس د تعلقات یو قدم مخکې بوزي تعلقات ورسره مه ساته وجنګېږه ورسره دلته اعلان د جهاد دی ورسره بعضې حضراتو دا وویل یره چې موږ ته داسې عمل معلوم دی که نه چې د الله ډېر خوښي مونږ به هغه عمل کولی چې د الله کب یو عمل ډېر خوښ دی الله وایي زما خوښ عمل دا دی چې زما دشمن مقابل کې د سب جوړ کړی که نه ولاړې دقه مې خوښ دی سبح لله تسبیح وي د الله دپاره ما فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې هغه چې په ځمکو کې دي وهو العزیز الحکیم د الله غالب او حکمت والا دی یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لم تقولون تاسو ولې وایي ما لا تفعلون هغه چې تاسو نه کوئ بیا د سب د جنګ نه وروسته کېږي او مخکې خو دې غوښته نو تاسو هغه خبره ولې کوئ چې کوئ نه بعضې حضرات نه دا ټکې راوباسي چې ګینې کوم عمل دی په خپله نه وي نو هغه به بل ته نه وایې نه جي دا غلطه ده تمام مفسرین کتی شي هر مسلمان دپاره دوه خبرې وي په خپله صحیح عمل کول بل ته صحیح عمل ښول نو که چېرې خپل عمل دې هم ټیک وي بل ته هم صحیح ورښایي نور علا نور او که په خپل اعمالو کې د کمزورتیا وي بیا هم بل ته ښولی شي چې بل ته ښایي نو یوه ذمه خو دې فارغه شوله یوه ذمه دې پاتې ده چې په خپله دې پې عمل نشته دلته چې الله نیوکه کوي نو په دې کوي چې بل ته ورښایي نو په خپله پې ولې عمل نه کوې ستا په دې نه عمل په دې نیوکه ده د بل په تبلیغ باندې نیوکه نه ده کبره مقتا وګوره ورته لویه ده غصه عند الله د الله په نیز باندې ان تقولو چې تاسو وایي ما لا تفعلون په دې نیوکه ده چې نه کې دا د غصې خبره ده او چې بل ته وایي هغې کې خو بدي نشته ان الله بېشک الله یحب الذین د الله محبوب عمل دا دی خوښوي هغه کسان یقاتلون فی سبیل الله چې دوی جنګېږي د الله په لار کې صفا صفونه کانهم گویا چې دوی بنیان آبادي د مرصوص مضبوطه د مضبوطې آبادۍ په شان ته ولاړ دي وإذ قال موسی کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم لم تؤذونني تاسو ما ته ولې تکلیف راکوئ وقد تعلمون تحقیق سره تاسو پوهیږئ انی رسول الله بېشکه زه د الله پیغمبر یم الیکم تاسو ټولو ته فلما زاغوا کله چې دی کاږه شول ازاغ الله قلوبهم الله کاږه کړه د دوی زړونه دا د مختلفو ځایونو تا ته حوالې مو درکولې چې دا د هغې جواب دی ختم الله علی قلوبهم طبع الله على قلوبهم الله دړه بند که غوږې بند که نو بیا د دوی څه جرم دی جرم یې دا دی ښه الله وله اختیار ورکو ایمان راوړې ګرځه نه چې دوی په خپله خوښه کوپر ته روان شول نو فلما زاغو کاږه شول الله ویې ځه کږېږه نو کاږه شول چې ښه په دې کوپر کې ورننوتل ازاغ الله قلوبهم الله لړونه کاږه کړه بیا یې ولې پرې مهر ولګو
والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي قوم فاسقانو ته. واذ قال عيسى ابن مريم کله چې وی عيسى عليه السلام زوی د مریم یا بني اسرائيل اولاد یعقوب عليه السلام اني رسول الله اليكم بشک د الله پیغمبر تاسو ته مصدق تصدیق کون کمل ما د هغه د فار بین یدی چې زمانه مخکې من التورات چې تورات ده و مبشر او زیر ورکون کم به رسول په پیغمبر یاتی چې هغه برازي من بعد رستو زمانه اسمه احمد داغینم به احمد وی. دا د پیغمبر علیه السلام په شان کې هغه زیری ورکوي. اوله پاره کې متوي چې پیغمبر علیه السلام وایي زه د درې څیزونو اثر یم، د ابراهیم علیه السلام د دعا، د مور خوب او د عیسی علیه السلام زیری. نو د پیغمبر علیه السلام نوم دی احمد. احمد چې کوم د افعل وزن دی دا کله معنا د فاعل سره راځي او کله معنا د مفعول سره راځي. څنګه چې محمد د مفعول وزن دی نو کچره محمد مفعول وزن محمود او احمد په معنا د محمود سره وایي نو معنا روغه ده، معنا ډیر ستایل شوی. په دنیا کې چې د چا ډیر صفت شوی دی هغه زموږ ستاسو پیغمبر دی. صرف دغه یو شخصیت دی چې دغه په دنیا کې ار سړی مني، مسلمان خې مني، کافر یې مني، خو څوک یې په دې مني چې بهترین بادشاه و، څوک یې په دې مني چې بهترین کمانډر و چې کوم د جنگي خبرو باندې خپوي ده، څوک یې چې کوم د په انتظام باندې مني. خو ار سړی څوک سیاست کې ار سړی په خپل لیول کې چل دغه نزد کوي نو دی محمود دی. دویم ټکی کدا په معنا د فاعل سره شي، احمد په معنا د حامد سره ډیر چې کوم د حمد ویون کې ډیر حمد ویون کې. نو اوس اشکال پیدا کیږي چې پیغمبر علیه السلام څنګه ډیر حمد ویون کې؟ د پیغمبر علیه السلام خو د نبوت زندگی تمامه در اشکال ده. او نور انبیاء ته وګوري، موسی علیه السلام د حضرت هارون علیہ السلام پشان کې چې دوی عمرونه 120 سال دي، د ابراهیم علیہ السلام پشان کې جی دا 200 کال عمر دی، دا سه دبل پشان کې دومره د آدم علیہ السلام عمر جی دا 1000 کال دی، د نوح علیہ السلام جی 1400 کال. دغه انبیاء د سونو کالو ژوند عبادتونه کړي دي او پیغمبر علیہ السلام 30 کال عبادت دی. نو څنګه دا غوینه ډیر حمد ویونکې شو؟ دوه طریقو باندې جواب. اول نبی علیہ السلام ټیک د چې عمر کم دی او په دې لږ عمر کې چې هغه د الله کم حمد ویلی دی نو دته جوامع الکلم ورکړی شوي دي. هغه جوامع الکلم باندې چې کم حمد ویلی دی د چا سونه کاله حمد د هغه سره نه برابرېږي. د هغه مثال نبی علیہ السلام یو ځل د کور نه سهار ووته، بیبي حضرت جویریه سهار ناسته عبادت کوي. ساخ ټیم د مثال 10 بجې 11 بجې پیغمبر علیه السلام کور ته راغلی، وی کته هغه اقصې ناسته په خپل عبادت، وی چې د کور نه تلم ته ناسته اوس هم اقصې ناسته وی تا چې د سهار نه دې وخته پورې څونه عبادت کړی که نه، ما یو 4 کلمې 3 کرتې ویلي دي، زما د هغه 3 کرتو ویلو کلمو ستا د دې غونډ عبادت نه ثواب زیات دی. اوس په دغه 4 کلمو چې ته 3 کرتې وایې په دې 2 منټه نه لګېږي، او دا بل چې سهار ناسته د دې وخته پورې چې کوم دی هغه په 5-6 غنټې لګولې دي، ستا د 5 غنټو عبادت زما د 3 منټو سره برابر نه دی. دا جوامع الکلم دي. هغه کلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زینت عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد کلماته. دا 4 کلمې مې 3 کرتې ویلې دي او د دې ثواب ستا د دې نه زیات دی. دا جوامع الکلمونو په دې مختصر عمر کې چې پیغمبر علیه السلام د الله کم حمد ویلی دی د چا زرګونه کاله هغې ته نه رسېږي. دویم نبی کریم علیه السلام ډیر حمد ویونکی دی. وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د امت ته دین ښوولی دی. دا چې څونه مسلمانان اعمال کوي دا ټول د پیغمبر علیه السلام عملنامې ته روان دي. جنت ته چې جنتیان ځي دا به 120 صفونه وي، 280 صفونه دا به د دې امت وي. دا 80 صفونه دا 280 جنتیان د دوی چې څومره اعمال دي دا تمام د پیغمبر علیه السلام عملنامې ته روان دي. وجه دا ده چې کوم د پیغمبر علیه السلام ته دا دین ښوولی او الدال علی الخیر کفاعله، په خیر باندې دلالت کوونکی داسې دی چې هغه په خپل عمل کړی دی. من سن سنتا حسنتا یکن له نصیب، چې ښه طریقه بل ته ښایي ستا دپاره هم حصه ده چې څومره خلک په هغې عمل کوي تا دپاره هغې کې اجر او ثواب میلاویږي.
نو دا تمام اعمال داغه عمل نامې ته ځي، نو ځکه دی ډېر حمد ویونکی دی. بیو رسول نیاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم کله چې پیغمبر را لې بالبینات په ښکارا او دلایل سره، نو قالو دی وی هذا سحر مبین، دا د جادو ښکارا. ومن اظلم سوق لوی ظالم دی ممن د هغه چا نه افترا علی الله الکذب چې تړي په الله دروغ، وهو يدعى الى الاسلام، دا را بللی شي اسلام ته. والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. یریدون دوی اراده کوي لیطفئوا نور الله، چې دوی مړه کړي د الله رڼا. رڼا نه مراد دین دی، دا غواړي چې د الله دین ختم کی به افواههم په خپلو خلو. والله متم نوره، الله پوره کوونکی د خپل رڼا دی. ولو کرها الکافرون، اگر چې بد ګڼي کافران. والذي الله غزا د ارسل رسوله، چې راویلو پیغمبر بالهدى په هدایت، و دین الحق او په حق دین، لیظهره چې دا غالب کې علی الدین کله په ټولو دینونو. ولو کرها المشرکون، اگر چې بدی ګڼي مشرکان. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، هل ادلکم آیا زه نه ښیم تاسو ته علی تجارت تنجیکم چې تاسو له خلاصې درکې من عذاب علیم، د عذاب دردناک نه. هغه تجارت کم دی چې تاسو د عذاب نه خلاص کی. تؤمنون بالله، تاسو ایمان راوړئ په الله، دا تجارت دی. ورسوله، د الله په پیغمبر. وتجاهدون فی سبیل الله، تاسو به جهاد کوئ د الله په لار کې. باموالکم وانفسکم، په خپلو مالونو په خپلو نفسونو. ذالکم خیر لکم، دا د غوره ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. یغفر لکم ذنوبکم، تاسو ته بخښنه وکړي ستاسو د ګناهونو. ویدخلکم، تاسو داخل کړي جنات، جنتونو ته تجري من تحتها الانهار. ومساکن طیبه، کورونه پاک. فی جنات عدن، په جنتونو د همیشګرۍ کې. ذالک الفوز العظیم، دا د کامیابي لویه. واخرى وغنیمة اخرى، نور غنیمتونه به درکوي. تحبونها، چې تاسو هغه خوښوئ. نصر من الله، امداد د الله د خوا نه. فتح قریب، او کامیابي نږدې. وبشر المؤمنین، زیره ورکه مؤمنانو ته. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، کونوا شئ تاسو انصار الله، امدادیان د الله د دین. د الله د دین امداد کوه. کما قال عیسی ابن مریم، څنګه چې ویلي عیسی علیه السلام زوی د مریم، للحواریین، حواریانو ته. من انصاری، څوک دی زما امدادي، الی الله، د الله په دین کې. قال الحواریون، ویل حواریانو، نحن انصار الله، مونږ امدادیان د الله د دین. فآمنت طائفة، ایمان راوړی وی ډلې من بني اسرائیل، د بني اسرائیلونه. یو ډله پکې هغوی مسلمانانو. وکفرت طائفه، بل پکې کافرانو. عبدالله ابن عباس صاحب د دې تشریح داسې کوي چې عیسی علیه السلام الله اسمانونو ته اوچت کو، نو چا دا ووی چې دا الله راغلی بس لاړ. چا پکې دا ووی دا د الله زوی رالیږلی واپس یې اوچت کو، دا کافر. دریم پکې هغوی دا ووی نه خو الله دی، نه د الله زوی دی، دا د الله پیغمبر و. او دا مسلمانانو دا پکې کمزوري و، دا نور پې زورور و. داسې دا مسله روانه و ان تر دې چې الله پیغمبر علیه السلام دنیا ته راولېږه. نو د مسلمانانو عقیده همدقه ده چې دا د الله پیغمبر و. نو فأیدنا الذین، موږ مضبوط کړه هغه کسان، آمنو چې مؤمنانو، علی عدوهم، په خپلو دشمنانو. فاصبحوا، دې وګرځېدل ظاهرین، غالب. بسم الله الرحمن الرحیم، سورة الجمعه. وړاندې سورت کې چې کوم دی مضمون د توحید او د رسالت ذکر کېدو، زم د کافرانو ذکر کېده. او سره د هغوی محبت د دنیا سره ذکر کېدو. اندی صورت کې الله مسلمانانو ته فرمایي تزهید عن الدنیا، دنیا سره ګوره مینه مه کوه. نجات د آخرت په دې کې ده چې دنیا سره مینه مه کوه. یسبح لله، تسبیح وي د الله د پاره، ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه چې اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکو کې دي. الملک، الله بادشاہ دی. القدوس، پاک دی. العزیز، زورور دی. الحکیم، حکمت والا دی. هو الذی، الله غزا دی. بعث فی الامیین، چې لېږلی دی په امیانو کې. امیین مې تا ته 3 ترجمې کړې وې. رسولا منهم، پیغمبر د دوی نه. یتلو علیهم، لولي دی ته آیاته، آیاتونه د الله. ویزکیهم، او دی پاک کی. ویعلمهم الکتاب، ښیي دوی ته کتاب. والحکمت، او حکمت. وان کانوا، اگر چې ودی من قبل پخوا، لفی ضلال مبین، خامخو په ګمراهۍ ښکاره کې. وآخرین، او نور څه خو دوی د دین علاوه، منهم د دوی نه. لما یلحقوا بهم، چې لا نه دي پیوسته شوي د دوی پسې. د دې نه مراد چې کوم تابعین دي، یا مراد د دین لم یلحقوا عجم دي، دا خو عربو، عجم پسې لا نه دي راغلي. آیا د دې نه چې قیامت پورې څونه مسلمانان دي هغه په دې کې داخل دي. وآخرین منهم لما یلحقوا بهم، وروسته چې څونه مسلمانان راځي.
وهو العزیز الحکیم د الله غالب او حکمت والا دی. ذلک فضل الله دغه رسالت د الله فضل دی، یؤتیه من یشاء ورکوي چاله چې خوښه شي. والله الله ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی. مثل الذین مثال د هغه کسانو حملوا التورات چې دوی بار کړی دی تورات، دغه اهل کتاب د تورات عالمانو حملوا التورات ثم لم يحملوها من ثم لم يعملوا بیا پې عمل نه کوي. هر هغه انسان چې هغه ته الله پویه ورکي یا لږه یا ډیره بیا پې عمل نه کوي. الله وی مثال داسې د کمثل الحمار مثال په شان د خر دی یحمل اسفارا د بار کړي دي کتابونه. یو خر دی په هغې باندې تا چې کوم د 3 منه کتابونه بار کړي دا په زور روان دی څونه مشقت. نو د سره څه دي نافع کامل کتابونه دي ورسره نافع کامل ورسره دی، لیکن د نافع کامل سره سره مشقت یې برداشت 3 منه پیټې په شا کړی دی او هغه ته هېڅ پیدا نشته. همداسې هغه انسان مسلمان دی خو په خپله مسلمانۍ عمل نه کوي، ته چې کوم دی عالم یې په خپل علم عمل نه کوي. همداسې هر مسلمان په خپله دا مسلمانان په دې نه پوهېږي چې دا مونځ فرض دی، دا جمع سنت ده، دا مسلمانان په دې نه پوهېږي چې دا شی حرام دی، دا حلال دی، غیبت حرام دی، دروغ حرام دی، دا هر یو په دې پوهېږي، په دې ښه عالم دی او ته په دې عمل نه کوي. ستا مثال په شان د خر دی، ته په دې ښه پوهېږي چې دا څیز مفید دی نافع دی او بیا هم چې کوم دی په هغې عمل نه کوي. دا یوازې څه مولا خو نه دی، که مولا بد عمله دی او که د امیان دي، خو مسلمانان په دې خبرو پوهېږي. د مثال په شان د خر بئس مثل ډېر بد دی مثال د هغه قوم کذبو چې هغوی تکذیب کوي بآیات الله د الله په آیاتونو. والله الله پاک لا یهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. قل ورته وایه یا ایها الذین هادو ای یهودیانو ان زعمتم که تاسو ګمان کوئ انکم چې تاسو اولیاء الله د الله اولیاء لله دوستان د الله من دون الناس غیر د نورو انسانانو نه فتمنوا الموت زی تاسو غواړئ مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی ولا یتمنونه دی هرګز نه غواړي مرګ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه چې مخکې کړي د دوی لاسونو. والله علیم الله پوهه دی بظالمین په ظالمانو. تمنا د مرګ یا دوی تمنا ولې نه کوله، که تمنا یې کړي وې د هغې وضاحت دی په اوله سپاره کې کړی و. قل ورته وایه ان الموت الذي بېشکه هغه مرګ تفرون منه چې تاسو د هغې نه تېښته کوئ. د مرګ نه څوک تېښته نه کوي، خو د مرګ دپاره چې تیاری نه کوي که نه دا ته تېښته کوي. فإنه ملاقکم بېشکه دا مخامخ کېدونکی دی ستاسو سره. نحوي لحاظ په دې باندې اشکال وي. الموت الذي دا اسم د ان دی، فإنه ملاقکم دی خبر دی او دا اسم د ان او خبر د ان دا په اصل کې مبتدا او خبر وي او په خبر خو په نه داخلېږي. دلته فإنه کې ولې داخله شوله؟ نه هلته کافیه کې تاسو قانون وایي. کله چې مبتدا متضمن شي معنا د شرط لره بیا دخول د فا په خبر کېدی شي. دا مبتدا چې متضمنه ګرځي معنا د شرط دپاره کوم مخکې ګرځي؟ هلته تاسو وایي موصول بفعلین. موصول دا شي دغه صله کې فعل راغلی وي. الذي موصول دی تفرون منه دا صله کې فعل راغلی. موصول بفعلین چې وي دا متضمن وي معنا د شرط دپاره، نو فإنه په خبر په دې اسم د ان په دې خبر باندې په داخله شوله. ثم تردون بیا به تاسو واپس شئ الی عالم الغیب هغه ذات ته چې پوهېږي په غیب او په حاضر. فینبئکم تاسو له به خبر درکړي بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوم. ابتدا کې د جمعې دا مونځ دا چې به وکړی شو نو وروسته به بیا پیغمبر علیه السلام خطبه او تقریر وی. یو ځل نبی علیه السلام مونځ وکړو، تقریر شروع شو. په دې وخت کې قافله د بهر نه راله، نو قافلې سره به غټه ډمامه وه هغه وغربوله. نو صحابه سوچ دا وکړو چې پیغمبر علیه السلام تقریر خو موږ هر وخت اورو، خو دا قافله چې راله هسې نه چې سودا ختمه شي بیا خو سودا نه میلاویږي. دا سودا زمانه خو نه چې تا ته 24 ګنټې هر وخت کې څیز میلاویږي. ابه چېرته 15 میاشتې او 6 میاشتې پس به قافله راله به دغه به سودا وکړه بیا به نه میلاوېدله. چې مالګه راغلي ځان له مالګه واله 6 میاشتو کې بیا مالګه نشته. ښه تیل راغلي ځان له تیل والي بیا نه میلاویږي. وړه اخلي بل څه شي الي خو دغه څیز دی اوس به الي بیا نه میلاویږي. دغه به یو بازار ولګېده میله به ولګېدله. نو صحابه وی چې تقریر خو موږ بل وخت موردی شو هسې نه چې سودا ختمه شي. یو وتل ټول لاړ، 12 کسان پاتې شول. الله پاک دا منظر خوښ نه شو. بیا چې کوم دی خطبه د منظر نه مخکې ام شوله او د اختر خطبه اقا شانتې وروسته پاتې ده، د جمعې هغه چې کوم دی مخکې شوله. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو اذا نودی للصلاة کله چې آواز وکړی شي د مونځ دپاره من یوم الجمعة په ورځ د جمعې.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دغه یو اذان به چې نبی علیه السلام به راووتو، وروسته بیا صحابه او حضراتو چې ډېر شول نو یو اذان هغوی مخکې مقرر کړو دې دپاره چې دا خلک مخکې نه خبر شي راځي. نو دا ونه وایي چې ګوره دا صحابو کړی، حضرت عثمان کړی، ګینې بدعت دی. نه، داسې نه شي ویلی. موږ ته پیغمبر تعلیم را کړی دی، علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، زما د صحابو لارې ته ګورئ. بس موږ ته پیغمبر ویلي دي، عثمان صاحب کړي، علي صاحب کړي، نورو کړي، بس کوئ. بیا تاسو وایئ فقه کې هدایه کې چې لومبنی بانګ معتبر دی. ښه، لومبنی بانګ چې وشو هر څه به پرېږدي، هر څه حرام دي چې کم دی، ځان به سیده جومات ته رسئ. زمونږ دپاره د لومبني بانګ نه د مانځه پورې دې ټیم کې معاملات منع دي. وړاندې د وې اهل کتابو دپاره د خیالي ورځ تمام ورځ معاملات منع وو، هغوی پکې ښکار وکړو، برباد شول. موږ دپاره زیات نه زیات یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې ټیم نه دی، موږ په دې عمل نه کوو. بس الله راته سوی نه نو چې باغ وکړی شي نو د من یوم الجمعه فاسعوا، تاسو روان شئ الی ذکر الله، د الله ذکر ته. هلته تقریر کېږي، هغه ته ځان ورسوه. وذروا البيع، پرېږدئ خرڅول اخیستل، ذلکم خیر لکم، دا د غوره ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ. فاذا قضیت الصلاة، کله چې پوره شي مونځ، فانتشروا، خواره شئ فی الارض، په ځمکه کې. دا امر چې کوم دی دا فانتشروا د استحباب دپاره دی، د اباحت دپاره دی، مستحب دی. خپې مه غځوه په کور کې، لاړ شه خپل کاروبار کوه، بیا عبادت دی وکړو، خپل کاروبار کوه. دې وجې نه حدیث کې راغلي د الله هغه انسان بدي شي چې د خپل ناراستیا د وجې نه په خپل اهل و عیال تنګسی راولي. دا ناراسته دی، ټک کار نه کوي چې کم دی، په کور کې پروت دی، یا چېرته چرګان زنګوي، یا مړزان جنګوي، او یا چېرته کم دی خبره چې پونګې وخي، او په کور کې بچي د ولږې نه، ښځه د ولږې نه، بچي نار ناست دي. وایي دا انسان د الله بدي شي. یا ووته چکر یې ولګو، د نیر په سر ناست دی، چرګان یې وجنګ. یاره جي مزدوري نشته نو بس څه وکړو؟ مزدوري نشته. ولې نشته؟ ته نه کې چې مزدوري چې یو سړی کوي که نه، سړی غریب هر ځای کې هغه دپاره مزدوري میلاویږي، هر ځای کې. دا خو نه چې ګینې خامخا ته دې په एकदम باندې چې کوم دی 14 ګریډ افسر ولګېږي، एकदम خو داسې څوک نه لګېږي. بس چې ته څه نه څه تا ته میلاویږي هغه کوه، څه ته میلاویږي هغه کوه. مثال دې کلي کې ډېرې غریبانه دي، زمونږ د هلکان ټک کار نه کوي، که ته ورته ښه کار نو هم نه کوي. دا مخکې چیرمن راته وی د کلي په دې منځ کې خزله پرته وه، خزله پرته وه، د کوڅې نه چا د نالۍ نه اوچته کړې ده، کوڅه کې پرته وه. نو غریبانان کسان دي، یو غریب هلک وی، هغه ته مې چې هلکه داسې کار وکړه، دا خزله په دې کوڅه کې پرته ده، دا 500 مانه والا، او یو 2-3 ګاډۍ دي، دا 200، دا کوڅه به هم صفا کړي، او دا 500 روپیه والا. او که کلي کې کار کوي، دا خلک مسلمانان دي، خلک د سره احسان هم کوي، که چا د نورو سره احسان وکړو نو هم ښه ده. هغې مړه ما ځاله اوس کپړې به در کړي، زه خپلې کپړې نه څښا کوم ښه، او د ماښام ډوډۍ نشته. ښه، داسې خلک چې د ماښام ډوډۍ دې نه میلاویږي، او هغه مشروط صرف د دې کلي کې دغه 500 روپیه تا ته په 2 منټه کې میلاویږي او نه اخلي که نه. نو زمونږ خلک په دې باندې غرقي. او چې بهر دنیا ته لاړ شي که نه، عمده ځوانان، عمده ښایسته، دومره ذلیله کار به کوي که نه، هلته کوي. خیبر کې چې کوم دی ډوډۍ مو خوړه، نو کېناستو ملګري را سره نو یو ځوان رالی چې کوم دی داسې تندرسته ځوان که نه، چې باډۍ ته دې کتل، حسن ته دې کتل، ښه نوجوان هلک. ترکاري راوړه موږ ته کېښوله، چې کوم ټیبل یې صفا کړو، چې کوم دی څه شی پکار دي، چې دا کم دی، دا راوړه. ما هغه ملګرو ته ویل چې ته دې ځوان نه تپوس وکړه، دا پاکستانی چې هلته ورته ووایې راشه دا غریبي کوه، زه دلته مزدوري کوم ولې، او دلته ورته وګوره لګی دی، موږ ته هغه ټیبل هم صفا کوي چې کوم دی، او په زار قربان باندې یو څیز هم راوړي، دا کم شه اوبه ته واچو مجیده وکړمه. نو غریبي دا نه ده چې ته دې پسې بار ته ورک شي، دلته تا ته 500 روپۍ میلاویږي واله که نه، دقه دې وس کېږي، دیړي دې وکړه چې کوم دی، خو راوړه ښځې ته واچوه، راوړه بچو ته واچوه. نو ناراسته کېږه مه چې خپې وغځې، بچي دې د ولږې نه، ښځې د ولږې نه. ډېر د خپل کلي کې سوچ وکړو، نوجوانان دې ټک کار نه کوي، او بچي او دا چې کوم دی برباد شي، ضایع شي. د الله داسې بنده بدي شي. ځکه الله فرمایي فانتشروا، پاسه خواره شه، مونځ دې وکړو، ځان له رزق پیدا کوس، فانتشروا، خواره شئ.
وبتغوا ولټوي من فضل الله د الله فضل واذكروا الله یادوي الله پاک کثیر ډیر لعلکم تفلحون د لپاره چې تاسو کامیاب شئ. و اذا او تجارتا کله چې دی ویني تجارت او لهوا یا بهوده سیز دمامه وهل شول هغې ته روان شول انفضوا الیها دی خوارشي هغې ته وترکوک قائم او ته پرېږدي ولاړ ولوته ما عند الله هغه چې د الله په نسبت باندې د خیر نه هغه غوره دي من الله د دې بهوده او سیزونو نه ومن التجاره او د دې تجارت نه یو مقابله ده د دنیا او د دین نو بیا به دنیا نه اخلي بیا پرېږده و بیا دین والا او چې د دین نه اوسګان شي بیا ځاله دنیا برابروه. والله الله خیر الرازقین غوره رزق ورکوونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المنافقون وړاندې صورت کې د اهل کتابو د علماو یا د نورو د هغې قباحتونه ذکر کېدل. ګوره الله ولا دین ورکو په هغه دین عمل نه کو دا قباحت دی د پوهو خلکو چې په خپل دین باندې عمل نه کو. دلته چې کوم دی ذکر کېږي منافقت د منافقینو دوی چې کوم دی ګوره الله تعالی توفیق درکو کلمه دی وي خو دا اړه دې هم سم که که نه له نسبې اذا جاءک المنافقون دوه طریقو باندې روایت راغلی دی. بعضې دا لګوي د غزوه د بنو المستلق سره حافظ ابن کثیر او نورو حضرات رایه داسې ده او بعضې دا لګوي د غزوه تبوک سره دا د امام نسائی رایه ده او دلته ډېر ښه چې کوم دی د نسائی او د دې حضراتو رایه معلومیږي چې دا د تبوک سره لګي. غزوه د بنو المستلق دا شوې ده په 5م کال باندې او غزوه د تبوک دا شوې ده په 9م کال باندې. یا د غزوه د مستلق و غزا اوشوله واپسې کې دوی راځي د اوبو ضرورت شو د حضرت عمر صاحب غلام دی جحجاح اوبه راوباسي یو بل کس چې کوم دی منځ کې چیړ شو یو بلې ووخو هغه سره ودرېده کسان ده سره ودرېده بیا منافقان هلته وروستو ناست دي خپل منځ کې خبرې کوي یره خو پیغمبر علیه السلام پسې دا دومره ګېډور سړی دی چې مړیږي نه دا غلطي زموږ ده چې موږ دې خلکو له په مدینه کې ځای ورکړی دی دا وږي تږي رال مدینه کې موله ځای ورکو اوس به موږ باندې ګزارونه نه کوي هسې بیا راباندې نه کوي. زموږ مثال داسې دی چې عرب وایي سم من الکلبه یاکلوکا خپل سپی ښه سورب کا چې واپس ته وخوري دا نعوذ بالله دا سپیرال موږ ماړه کړه اوس ځکه موږ باندې ګزارونه هم کوي نو په دې موقع باندې داسې یا د تبوک موقع باندې واپسې کې راځي هلته هم دقسې بکواسونه کړي دي او غلطي زموږ و چې موږ دوی ځای ورکوله چې موږ واپس لاړ شو مدینې ته دا د مدینې باشندگان عزتمن یو که نه دا د بهر مسافر چې څونه راغلي دا به غونډ لرې کوو دا ذلیل به د مدینې نه وباسو. دوی دا بکواس کوي په دې کې زید ابن ارقم صاحب نوجوان الګ دی هغه پکې ناست دی چې دا خبرې واورېدې پسې راپاڅېده ورته یې ویې ذلیل تاسو یې عزتمن پیغمبر دی دا تاسو څه بکواس وکړو دوی خو په دې ته پته نه وه چې دا یو راپکې دا ناست دی دوی خو کې نیمه غونډ منافقین ملګري ناستي وو مړه مونږه سې ګپ لګو سړي ته په خبر د سره پوهېږي نه هغه لاړ خپل تره ته یې ووې ترې لاړ پیغمبر علیه السلام ته یې ووې نبي علیه السلام دوی نه وغوښته لکه دا تاسو څه بکواس کوئ دوی ورته قسمونه وخوړل د الله پیغمبر قسم دی چې زموږ پیغمبر یې زموږ د باندې ایمان دی زموږ خو قرآن د دین سره دونه مینه ده دا ماشوم پته نه لګي چې د کوم ځای نه خبره اورېدلې د سره په خبره پوه شوی نه دی هلک سړی دی نو داسې غټې غټې خبرې وکړې قسمونه یې وخوړه چې د پیغمبر یقین یې په ځان پیدا کړو. نبی علیه السلام چې کیدای شي دا هلک د خطا شوی وی زید صاحب فرمایي زه دومره خفه شوم ما چې دا ځمکه وچه او دی پکې ننوتلی تره مې هم راته وویل که نو تا پوره صحیح خبر نه اورېدلې زه دې چې کوم دی د پیغمبر مخکې شرمنده کړم او ځان دې پکې چې کوم دی وشرمو. لږ شانتې وروسته الله وحی راولېږله پیغمبر علیه السلام ورته زیات راوغواړئ الله ستا تصدیق وکړو چې کوم دی دا دروغجن دي ښه الله دا د صحابي تصدیق وکړو اذا جاءک المنافقون کله چې راشي ستا خواته منافقان قالو دی وی نشهد منګه وی کو انک لرسول الله بېشکه ته د الله پیغمبر یې نو الله وی چې که د دی وی ته د الله پیغمبر یې په دې ګوی کوي دا خبره ټیک ده والله یعلم الله پوهیږي انک لرسوله بېشکه ته زما پیغمبر یې دا خبره صحیح زما پیغمبر یې خو دا دوی چې وی موږ ګوی کوو والله یشهد الله ګوی کوي ان المنافقین بېشکه منافقان لکاذبون دی دروغجن دي ګوی خو هغه چې هغه صمیم قلب دی او هغې پړه کې تا پیغمبر نه مني نو ځکه دروغ وی اتخذوا ایمانهم دی نیولي دي خپل قسمونه جنتا ډال قسم یې کړی دی چې موږ مسلمانان یو په دې ځان ډال کړی دی ځان یې د مرګ نه بچ کړو بچي بچ کړو مال یې بچ کړی دی
ورنه دا خو کافران دي په کار ده چې دا مال ترې نه واخیستی شي. فسودو پس دی بند شو عن سبیل الله د لارې د الله نه انهم بېشکه دوی ساء ډېر بد دی ما کانو یعملون هغه چې دوی عمل کوي. ذالک دا بانهم بېشکه دوی آمنو دی ایمان راوړو ثم کفرو بیا کفر وکړو ایمان یې په خوله راوړو پړه کې کفر دی فطبع علی قلوبهم پس مهر لګولی شو دوی پړونو باندې فهم لا یفقهون پس دوی نه پوهېږي. واذا رأیتهم کله چې ته دوی وینې تعجبک تعجب کې به اچوي تاله اجسامهم د دوی جوسې چې ته ورته ګورې دا بدن ډېر غټ غټ دي نو عجیبه دونه غټ سړی هو ان یقولو که دی خبره کوي تسمع چې ته واورې لقولهم د هغوی وینا کانهم ګویا چې دی خشب لرګي دي مسندتون ولاړ یو غټ سټ دی ولاړ دی عقل پکې نشته ښه یو غټ سټ دی ولاړ دی چې کم دی له پکې نشته د یارې نه چې کم دی هغه رپېږي. قاتلهم الله الله دوی قتل کې انا یوفکون دی کم طرف ته اړولی کېږي. واذا قیل لهم کله چې دی ته وویلی شي تعالو الله چې دی دروغ ښکاره کړو بیا ورته مسلمانانو ته بې وقوفه اوس راشئ معافي وغواړئ ایمان راوړئ. د کله چې ورته وویلی شي تعالو تاسو راشئ د پیغمبر خواته یستغفر لکم رسول الله چې ستاسو دپاره بخښنه وغواړي پیغمبر علیه السلام لو وو دی تو کې رؤوسهم خپل سرونه ورأیتهم ته به دوی ان یصدون دی بندېږي وهم مستکبرون دی تکبر کوونکي دي سواء علیهم برابر ده په دوی باندې استغفرت لهم که ته وله بخښنه غواړي ام لم تستغفر لهم که ته وله بخښنه نه غواړي لن یغفر الله لهم الله دوی ته بخښنه نه کوي. ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي قوم فاسقانو ته هم الذين دا هغه کسان دي یقولون چې دوی وی لا تنفقوا تاسو خرچ مکوي علی من پاغه چا باندې عند رسول الله چا غری د پیغمبر علیه السلام سره تاسو په دې مسلمانانو خرچې مکوي حتی تر دې ينفضوا چې دی خوار شي خو تاسو په خېټه ماړه کړي د پیغمبر نه تودي الله فرمای مکه و خرچه کنه ستا خرچه ته څه ضرورت دی. ولله د الله سره خزائن السماوات والارض خزانه د اسمانونو او د ځمکو دي ولكن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان دوی نه پوهیږي. یقولون دوی وی الا رجعنا کمن واپس شو مدینه منوره ته الى المدینه مدینه ته لا یخرجن الاعز خامخ من بوباسو د عزتمن خلق ځان د عزتمن وی د مدینه باشندگان منها د مدینه الاذل د ذلیل بتی وباسو کم چې د بل زردا مسافر راغلی. نو د دې وجې نه دا غلط ګماني زمونږ په پښتنو کې بعضې داسې غلط خیالات وي که مثال د یو کلي اصل باشندگان بل د بل ځای هغه ته سپک ګوري نو ته چې هغه ته سپک ګوري هسې ستا د کلي کسانو د بل ځای کې نشته دا په دنیا کې هېڅوک هم نشي ښوولی چې ګینې زما د کلي خلک به زما د کلي نه بار نه وي دا هېڅوک نشي ښوولی بلکې د هر ځای خلک د یو کلي بل ځای کې د بل کلي بل ځای کې د بل کلي بل ځای کې دا یو بل کې داسې ننوتي را دنوتي دا ژوند دی. نو که ته دا ګورې چې زه په خپل کلي کې ناست یم او دا بل چې دی د بل ځای نه راغلی دا ګینې سپک دی ولې ته چېرته وې ته په پېښور کې نه وې ته په پنډۍ کې نه وې ته په سعودي کې نه وې دا بل دی نه ولې دا څونه بهر اوسېږي دا څو کاله وړاندې همدغه شان یو کلی و هغې داسې لانجې جوړې کړې وې مولیانو د کلي چې کوم مولیانو هغې دا غوبل جوړ کړی چې د بل ځای کوم مولیان دي دا زموږ د کلي نه وباسئ خبره غټه شوه چې کم دی حکومت ته لاړه آرمي پسې راله میجر وته وی ټیک د کلی چې کم مولیان باشندگان نه دا بس تاسو د کلی نه ځي دقسې خو ستاسو د کلی چې یو فرد بم بهر نه به غونډه والی تاسو به د پاکستان نه خپل کلیوال غونډوئ په د خپل کلي کې به او مولیان به د سبازي نو بیا غونډ غلی کېناست ستا هغه د بل ځای کې اوسېږي او چې د بل هغه دلته اوسېږي نو ته وایې چې دا به وځي څنګه به وځي نو بیا قلار شول. نو بهر کې دا دنیا ده دا د غلط سوچ دی چې ګینې یو سړی بل ځای کې اوسېږي ګینې هغه دی ذلیل هغه به ستا نه ډېر عزتمن وي ستا نه به په دنیا کې مالداری ستا نه به په نسب کې اوچتي خو بس تقسیم د دنیا داسې دی انسان په یو ځای خوشحاله کړی بلې بل ځای خوشحاله کړی او ژوند یې تېرېږي نو ورته وایي چې کم دی دا ذلیل به دې ځای نه وباسو. الله فرمایي ولله العزت الله سره عزت دی ولی رسوله د الله پیغمبر سره عزت دی ولی المؤمنین مؤمنانو سره دی ولکن المنافقین لیکن منافقان لا یعلمون دوی نه پوهیږي. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لا تلهیکم تاسو د غفلت کې وانه چې اموالکم ستاسو مالونه ولا اولادکم او ستاسو اولاد عن ذکر الله د الله د ذکر نه ومن یفعل ذلک او چا چې دا وکړو مال او اولاد دی په غفلت کې واچو د الله د ذکر نه اولئک هم الخاسرون ام دی تاوانیان دی. مال نقصانی سیز نه دی اولاد نقصانی سیز نه دی په دې مال باندې خو ډېرې پیدې مرتب دي
چې یو سړی مال نه وي بیا به جهاد څنګه کوي؟ مال یې نه وي زکات به د کم ځای نه ورکوي، مال یې نه وي سرسایه به د کم ځای نه ورکوي، مال یې نه وي حج به د کم ځای نه کوي. دا زمونږ اسلامي ارکان دي په مال باندې موقوف دي. د بذات خود مال بد سیز نه دی، خو دا مال په داسې انداز ګټل یا په داسې انداز چې د الله دین پې پرې دی اوس نقصان ده دی. مختصر تعبیر تینا مثنوی والا مولای رومی مثنوی والا آغا داسې کوي: آب زیر کشت پای کشت آس، آب اندر کشت هلاک کشت آس. هغه وی د مال مثال دا اوبه دي، او اوبه چې کوم د کشتۍ د لاندې پای کشته دا باندې کشتۍ مضبوطه ده چې اوبه څونه ډېرې کشتۍ پکې ښه مزل کوي چې مال دې څومره ښه ډېر دی په هغې سور ډېر خدمتونه به کوي. خو آب اندر کشت هلاکې کشت آس، که دا اوبه کشتۍ منځته راشي اوس به کشتۍ هلاکېږي، نو که دا مال ستا اړه ته رالی او اړه دې پسې ونښلو اوس به هلاکېږي. نو مال ډیر ښه دی، د دې باندې خدمتونه کیږي، خو د اړه ته مال کوزول اوس به هلاکت وي. همداسې اولاد دی. وانفقوا تاسو خرچ وکئ مما د هغې نه رزقناکم چې ما تاسو له درکړی من قبل ان یاتیه مخکې د هغې نه چې راشي احدکم الموت یو ستاسو ته مرګ فیقول دی وی رب ای زما رب لولا اخرتني تا ولې رسته نه کړم الی اجل قریب هغه ټیم نږدې ته فاصدق ما به خیرات کړی واکم من الصالحین زه به شم د صالحانو نه ولن یؤخر الله هرګز نه رستو کوي الله پاک نفسا یو نفس د هغه مرګ رستو کوي نه اذا جاء اجلها کله چې راشي د هغه ټیم والله خبیر الله خبردار دی بما تعملون هغه چې تاسو کوئ. صلی الله تعالی علی خیر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه اله العالمین. دا چې کوم درس وکړی شو الله په خپل دربار قبول کړي. الله زمونږ ویل د قبلېدو باندې زمونږ اورېدل د قبلېدو باندې په خپل فضل او احسان باندې الله زمونږ دا قبول کړي. الله د آخرت په خزانو کې جمع کړي. الله په قرآن باندې زمونږ ژوند ښایسته کړي. الله زمونږ دین دنیا دواړه په قرآن ښایسته کړي. الله په سنت د پیغمبر علیه السلام باندې تمام مسلمانان مزین کړي. الله څومره مسلمانان د مجمع ته حاضري کوي نارینه زنانه الله دنیا آخرت یې ښایسته کړي. الہ العالمین موږ محتاج یو د خپلو حاجتونو سره راغلي او ناست یو الله زموږ حاجات پوره کړي. څومره بیماران وي الله شفا نصیبه کړي. څومره قرضداري وي الله قرضونو نه اخلاص کړي. الله د چا کاروبار نه حلال کاروبار نصیبه کړي. الله د چا روزګارو کې چې کوم د قصور وي الله روزګار یې له کامل کړي. د چا څومره بندې بیړې دي الله تمام بند مشکلات الله آزاد کړي. الله حلال رزق حلال کاروبار حلال زندگی الله مسلمانانو ته نصیب کړي. د چا بچي په دې ملک دي د چا بچي بهر دي الله د خپلو غریبۍ پسې ګرځي الله غریبي کاروبارونه الله نصیب کړي. الله کامیابې کې په خپلو سفرونو کې تمام مسافر الله مقاصد شرعیو کې کامیاب کې الله په خیر عافیت باندې خپلو کورونو ته راوستلی کې. الہ العالمین تمام امت مسلمه باندې خپل رحم وکړي. دا برکتی میاشت د عبادتونو میاشت الله د ټولو دپاره د امن ذریعه وګرځي. الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. الله د دې ملک حفاظت وکړي. الله د دې کلي حفاظت وکړي. الله دوی د طالبانو خدمت کوي د هغوی سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي. په دې کلي باندې خپل خصوصي رحمتونه الله نازل کړي. افات و بلیاتونه الله زموږ حفاظت وکړي. الله د قرآن دا درس د دې کلي دپاره د خیر ذریعه کې د ملک دپاره د خیر ذریعه کې زموږ د حفاظت ذریعه وګرځي. الہ العالمین د دې چې څومره ثواب دی موږ تمام امت مسلمه ته بخلی دی الله ټولو ته رسول ستا قدرت دی الله ته ورسې. الله زموږ جمدو ته ورسې. الله زموږ مړو ته ورسې. الله زموږ د مړو مغفرت تامه نصیبه کې. نږدې وفات وي وړاندې وفات وي زموږ رشتې دار وي اقارب وي د کلي تمام الله پاک درجات عالیه نصیبه کې. الله په ټول امت باندې رحم وکړي. اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.